أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शुरू कोम द लोई खुदाई पनामा द कोम कब्जा चे जमा द टोल जुआन टोल फैसला और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगे प आला प असहाब قدرمنو د لیدونکو د مشرق ټولو مینوالو ته زموږ صافي هرکلی وایم او ګرانو کتونکو د رمضان کریم نن شلم روژه دی او د عشر مغفرت نن آخري ورځ دی. نو زموږ هم دا هیله دی چې زموږ ټول روژې
روژه او عبادت چې دی هغه خدای پاک قبول او منظور کړي وي او پاتې چې کوم روژې پاتې دي هغه هم دغه شان خوشحالۍ سره او سکون او ارامۍ سره تیر شي او خدای پاک موږ ته هدایت ورکړي چې موږ خپل ژوند کې خپل هر څه نه خواوشا چې موږ سره هر څه دی په ژوند کې چې موږ سره هر څه دی هغې نه راضي اوسو او خپل ژوند کې موازنه ونه کړو ولې چې ویل کېږي که موږ دوه ځناور یو شیر او بل شارک ته وګورو نو ویل کېږي چې شارک چې دی هغه سمندر کې خو ډېر زیات طاقت لري او همدغه شان شیر چې دی هغه په ځنګل کې ډېر زیات طاقت لري نو که دا دواړه حیوانونه د دې ځایونه تبدیل شي مطلب شیر چې دی هغه لاړ شي سمندر ته نو آیا دا هماغه شان طاقتور پاتې کېدی شي یا شارک چې دی هغه ځنګل کې هغه شان خپل طاقت استعمالولی شي نو که موږ وګورو د دې دواړه استعمال دا نه دی خو د دې دا مطلب هم نه دی چې شارک یا شیر چې دی هغې کې طاقت نشته دی بلکې پکار دی چې په ژوند کې موازنه ونه شي د څه موازنه یو څه بل څه سره موازنه ونه شي او همدغه شان که موږ وګورو ټماټر یا ګلاب که موږ هغې موازنه یا هغې کمپیریزن موږ وکړو نو صحیح دی چې ګلاب کې خو خوشبو شته خو ګلاب د خوړلو چیز نه دی نو دا موږ ته دا درس ورکوي چې څنګه موږ یو موږ اول ځان ته وګورو خپل خصوصیات ته وګورو خپل قابلیت ته وګورو او هغې نه موږ راضي اوسو خپل ځان انسان ته پکار دی چې حقارت ونه شمیري پکار دی چې خپل ژوند کې هر څه ورسره دی هغې نه راضي اوسي کتونکو د خپرونه حواله سره تاسو ته دا ووایم چې خپرونه کې موږ سره نن هم یو شمېر اهم موضوعات دی په هغې باندې بېلابېل تبصره کوو او ړومبي سیګمنټ کې چې دی موږ سره ریپورټ دی ریپورټ تیار کړی زموږ همکار سلمان علي شاه سره به هم خبرې اترې کوو شاد صاحب هم موجود دی هغه به موږ ته ښکلو شان ډشز تیاروي او اوس ځو اعجاز خان طرف ته السلام علیکم اعجاز وعلیکم السلام ډرایور وعلیکم مسکا څنګه اعجاز خیر الله مو خوشاله واسه روزه ختیریږي الحمدلله ډېر ښه نن خو ډېره خوړې تیریږي باران دی بالکل موسم باران سره سره چې کم دی رش ډېر زیات دی دا رش خو وجه دا چې لاک ډاون کې نرمي راوستلې ده بالکل نو هغې د وجې نه بې انتهایي زیات رش دی بې حد بیا فضول چیک پوسټ چې کوم ځای کې ضرورت شته نه که نه یو منټ دلته چیک پوسټ دی نو دلته بیا څه ضرورت دی خو لکه دا لږ لرې ولګوي که نه دلته چیک پوسټ ورکړی دی او سره خوا کې بلند ورکړی دی نو دې څه مطلب شو هغې په وجه هم اکثرا دا رش جوړېږي نو هغې د وجه رش جوړ دی که نه بالکل هلته چې کوم دی که نه لکه مثال که تو باندې ځای تنګ کړي دوه لارې دې خوا تللي دي بندې کړي دي بالکل لکه مطلب د دې خوا کسان هم په دې روډ ځي او د دې خوا کسان هم په دې روډ ځي نو چېرته چې مثال که تو باندې د ګاډیو کیپاسټي ځای هلته لس وي په هغې باندې 200 ګاډي ور روان دي بالکل سپیشل د ګورکبستان کې چې کوم هماغه دی، هغې لار ته موږ وګورو ښه فراخه صحیح ځای شته خو لارې دوه درې بندې کړې دي او یو لار نه ټول ګاډي چې دی هغه روان دي هسې بې سواله اوس سړی مونږ چاته وایي مونږ ورته پولیس ته فون باندې ویلي هغه بیا په بل چا باندې ور واچوي دا د دې کار نه زموږ کار نه دی بل لوکل باډیز کار دی که چا کار دی خو سلمان صاحب په دې باندې بیا ښې خبرې کوي پروګرام کې چونکې یوازې موږ راشد صاحب طرف ته ځو السلام علیکم راشد صاحب څنګه تاسو ښه تاسو ته خو شکایت نشته د رش وش نه نه که څه شکایت یې ووایه نه بس رش خو شته خو دا چې لکه موږ کوڅو کې روزو بس ځان له سیف کو کنه رش ته خو پلانینګ نشته پلانینګ نشته روډ باندې رش ډېر زیات دی دا خبره صحیح ده بالکل صحیح صحیح سبا تیاروي راشد صاحب جی فرائڈ گول کباب دی جی ها اور چیز پوٹیٹو پراٹھا موږ جوړو نن واه بالکل یو نیو شیز پراټا بنم تیاریږي موږ وایو چې افطاری ایټم موږ تیار کوو افطاری کې دا ډېر افطاری کې به هم شي او سحري کې به هم تیار شي بالکل سحري لپاره هم دی لکه موږ چې سحري لپاره خلک وخوري ها او دا کباب لګي ځل بیا وینم فرائډ ګولا کباب دی جی فرائډ ګولا کباب ګولا کباب دا کینن چې و هغه ګوله خو نه دا درو دا ګولا کباب یا هغه د واوري ګوله چې موږ تیارو راشد صاحب تاسو خپل کار تیار کړئ تاسو راشد صاحب تاسو به خیر موږ تن فوقتن خبره طریقو ډېر ټایم نه پس چې د اعجاز موږ سره زموږ همکار خوږ همکار سلمان علي شاه چې دی پرونه کې موجود دی سلمان شاه ویلکم بیک السلام علیکم تاسو ډیره مهرباني موږ ته سپیشل دعاګانې کولې بس ځکه خو زر جوړ شم کنه لایف سیشن کې به تقریبا 2 منټه هر پروګرام کې بس تاسو لپاره دعا سیشن وو سلمان صاحب لپاره دعا خصوصي کنه خصوصي دعا نو راشد صاحب خپل کوکینګ پرې خو مسکا به چې کوم دی خپل ارسه پرې خو ما به مرسه پرې خو ټولو به کوله په جمع به په جمع د کیمرامانانو لاس چت کو او پروډوسر صاحب بم لاس چت کو دعا به کوله کنه ځکه زر جوړ شم کني ما یو میاشت داسې اراده و چې یو میاشت چټي وکم او تاسو ما باندې چټي سلمان صاحب اصل کې خبر داسې ده موږ نه وته چې ته بیډ رش باندې پروزيږي پرسنلی خو ماته دا ایشو ده
او باز ډیر خلک دا مسله ده چې هغه په بیډ شي نو ډیپریشن شکار شي هغه هم شي بل ناراسته شي. اوس کوم کار خلک وی کنه چې به لکه مونږ ټول دلته په افس کې چې څومره دي یو یا یو جرنل مثال والی چې څوک ته کار عادت وینو هغه بیا کار کوي لګي کنه نو هغه بیا چې اسی کې نه زړه تنګي. زمام کور کې زړه تنګ شو چې ما ته افس طرف نه ویل شي چې بالکل ریسټ وکم راځه ما ول چې نه نظر اعظم بس ته راځم ما کور کې زړه تنګ شو کني افس ته طرف نه ماته صدا سے پابندی نه ما ته ویل شي چې چټیو کا خرست کو چې کله ټیک شي بیا راځي باقي خو خیر خیریت دی کنه بالکل خیر خیریت بالکل صحیح نه ان شاء الله خیر خیریت دی او ټول عام خبر ده چې کورونا طرف ته دوی اشاره بالکل زه پوه شوم هغه طرف ته زه هم راځم چې کوم کرنٹ سچویشن دی یو داسې سیریس سچویشن چې هر انسان په ژبه کې د کورونا وایرس د پاړه چې دی اوس په دې سیګمنټ کې ډېر ښکلې خبرې کیدای شي ولې چې خپل سلمان چې دی هغه تل دی باندې دایس کتل دی هاسپټل کم سچویشن دی د ډاکټرز بیهیویر څنګه دی ټیسټینګ څنګه کیږي د ټول پاړه چې دی دا ریپورت تیار کړي ریپورت به وګورو هغه نه بعد برازو په دې با نور هم تبصره کوو. خیبر پختونخوا کې سرخار پیښور د ټول نه زیات کورونا وایرس لوجې متاثر شوی دی. چرته چې نه صرف د وایرس لوجې ټول نه زیات خلک مړ شوي بلکې ټول نه زیات متاثر شوي هم دي. صوبایي دارالحکومت کې یو خوا ځای په ځای باندې هسپتالونه دي او د کورونا وایرس نه متاثره کسانو لپاره ټیسټ سنټر جوړ کړي شوي دي. چرته چې نه صرف د ښار بلکې د ښار نه بهر خلک هم ټیسټ د لپاره راځي او خپل نمونې جمع کوي. د بده مرغه د څه هسپتالونو ټیسټونه په ورځ نه راځي او یو بیمار تن په دغه سوچ کې وي چې آیا دوی د کورونا وایرس نه متاثر دي او کنه. شپږ ورځې پس هم د خلکو ټیسټ نتیجه نه راځي. زه سید شهزاد کاظمی یو نجی چینل سره کیمرا ورکوم. زما کرونا چې کوم دی پازیټیو راغلو زه چې کوم دی خپل ټیسټ پسې ډیر زیات وکړې زما سینیر چې کوم دی هغه چې ډیر هلې ځلې وکړي او زما راپورټ بیا راواغستو پولیس لاین هسپتال نه. دوباره چې کوم دی بیا ما 14 دن چې کوم دی کور کې کوارنټاین کړو او شکر الحمدلله زه ښه بهتر یم. ګورنمنټ طرفه چې کوم دی سرکاري هسپتال طرفه ما لپاره هیڅ سهولت نه میډیسن نه نور څه. دغه هسپتالونو کې یو خوا د ټیسټ نظام بهتر نشو نه بل خوا د کورونا وایرس خورېدو په ایمرجنسي صورت کې هم دغه هسپتالونو صفایي نظام بهتر نشو او ځای په ځای باندې پلارو کې ماسکونه او دستانې پرتی وي. د کورونا وایرس ټیسټ زر تر زر نه راتلو لوجې خلک د خپل کورونو مخه کوي د کوم نه چې وایرس خورېدو امکانات نور هم سیوا کیږي. جی کتونکو تاسو دا ریپورټ کتل او یقینا داسې یو اهم موضوع کوم چې مونږ په دې باندې سوچ خو ډېر کوو خو مونږ ته هغه ریالټي حقیقت پته نه او هغه د ریپورټ په وجه دی پته لګېدلی دی نور به هم پته لګي. سلمان شاه سره به خبرې کوو. جی سلمان څه ول غواړئ تاسو مسکا تاسو خو واورېدو ریپورټ کې امکانه چې ویلي دي بل دا ټول حالات ما په خپلو سترګو باندې ولیدو یا که نور څومره جرنلسټان دي په دې ریپورټ کې یو جرنلسټ هم خبره کوي په اړه هم خبره کوم خو دلته کې ګورنمنټ لګیا دی چې هلې ځلې روانې دي جاري دي ټیسټینګ فیسیلیټیز موږ سره سیوا شو دومره سیوا کېږي. اول مونږ 200 په کولو بیا په 500 کولو 0-1500 پورې چې کوم دی روزانه په بنیاد باندې کېږي. یقینا چې دې کې شک نشته د 2000 ټیسټونه هم کېږي خو دا ټیسټونو معیار څه دی. اوس زه بیمار شم ما وی چې راشه زه لږ داسې لږ ډېر سیمټمز دي که نه دومره هم نه اجاز ښه نو زه لاړم هسپتال ته ما هغه کولو ټیسټ مې وکړو. نو ټیسټ مې وکړو ما نه ډاکټر دا تپوس نه دی کړی چې څه ټمپریچر دې شته نه زما ټمپریچر چک کړی شوی دی نه دا ویلی شوي دي چې څه مسله ده تا ته څه پرابلم شته که نه لرې نه تا ته به وایي چې څه دي کو جیزو کورونا ټیسټ کوم لاړ شه ټیسټ وکړه شناختي کارډ به درنه والي هغه به په سینیټایز کړي هغې نه به ډیټا ولیکي بس فارم به ورکړي ولاړ شه ټیسټ وکړه او تا نه به سواب والي سیمپل که نه او بیا بس ځه بس کیسه ختمه. تا ته بیا دا نه وایي چې ته کوارنټین شه ستا هسټري تپوس نه کوي ستا دا تپوس نه کوي چې چېرته نه راغلی چېرته نه میلاو شوی یا چېرته کښېنې چېرته نه کښېنې چېرته نه راغلی او بس صرف تا هغه ډیټا به والي درج کړي دا ستا سنیخري کارډ ورځ نیمه پس په تا ته میسج راشي چې ته رجسټرډ شوې او ستا ټیسټ به راځي. بیا 15 ورځې کېږي چې زما ډوم ټیسټ پته نه لګي د هسپتال ته رنګ کوه هغوی وایي چې نه دی راغلی. اوس فرض کا زما خو نو زما کورونا نه وه او بل زما تعلقاتو یا ملګري مې فرینډ وي هغوی ته مې وویل نه اسلام آباد نه چونکې څه ټیسټونه موسټلی د اسلام آباد تاسو ته ایسه دلته کې کوي نو ما اسلام آباد نه معلومات وکړو نو زما ته پته ولګېده چې کورونا ناټ ډیټیکټډ ټیسټ نیګیټیو زما راغلو. اوس که فرض کې یو عام تن دی ټیک شو که نه او هغه پته ورته نشته دی او دلته هغه ټیسټ ته راغلو خدا نه خواسته دی هغه کورونا شته
او هغه لاړو کور ته، هغه شپه ګورې په کور کې تیرې کې، هغه مالت کې یا محله کې هم خلکو سره ملاو شو، هغه یا کار کوي یا کاروبار کوي یا چې نور څه کوي، نو هغه خو ځان سره نور په سونو خلک متاثره کړو. نو دې نه مطلب دا اوس نیده کېږي چې زمونږ هغه نظام یا سیستم دلته کې څنګه جوړ شوی دی. ګوره مونږ بار بار نور ملکونو مثالونه ورکوو چې هغوی داسې کنټرول کوي، په دې باندې لاک ډاون کوي یا دا کوي. دلته کې روزانه حکومت نه طرفه وفاقي حکومت نه پریس کانفرنس کېږي او هغوی مونږ سره فګرز شیر کوي، تعداد مونږ سره اعداد و شمار مونږ سره شیر کوي چې دومره ته راړو دومره ته لاړو. هغه خو هسې خلکو ته پته لګي. ستاسو پریکټیکل اقدامات چې کوم دي نو هغه څه دي، ریالټي څه ده؟ ریالټي بالکل جدا ده. څوک ته وایي ماته دلته کې هسپتالونو ته لاړ شي چې هغوی په دویم ورځ پس داسې خاص طریقه کار جوړ دی چې عام خلک هغوی مطمئن دي دې طریقه کار نه. اوس که یو تن ځي هغه ته ټیسټ ورکېږي، خو کم سے کم لکه دا تپوس خو ترې نه کېږي که نه چې ته چېرته تللی وې، څه علامات دې څه دي، ټوخې دې شته یا نور چې څومره سمپټمز مونږ لګېو په میډیا باندې ښیو، یو تپوس نه کوي. یو عام بس شهر ناپرسان د خلک ځي ټیسټ کوي، سامپل اخلي واپس راځي. خدا سونه اوس د ټینشن او د اندېښنه خبر دی چې اکثرا ویل کېږي ایون تاسو سکن دپاره چې سکن علاج دپاره تاسو ته پکار د ډاکټر پراپر هغه هسټري تاسو ولیکي پراپر، او دې کې چې اهم موضوع دی نن سبا کرنٹ ایشو دی، دې کې دی داسې بې پروا دي. دا بالکل صحیح خبر ده. زه ما خپله چې کوم دی اتفاق شوی هاسپټل ته نومې نه اخلو سلمان صاحب بریک کې ځان تپوس زه خو وایم چې پکار دی واخلو دغې نو سرکاري هاسپټل دی، سرکاري هاسپټل دی، پولیس لاین هاسپټل ته یو زه خو دې خو بل طرف ته تللی وم که نه. هلته چې تاسو کله ځئ مطلب هغه دا یو دغه به پروسیجر و چې به تاسو پهله پوره چیک اپ وشي چې تاسو خو چېرته ټمپریچر نشته، د څه چې کوم علامات دي هغه نشته. اینا بعد تاسو چې کوم دی که نه یو فایل درکړي یا دا شان د فارم چې کلیر دی، بیا ته مخکې تللی شي. زه لاړم هلته که نه، نو هغې صرف ما داسې وکتل، ته به نشته مینه نشته هر څه باندې ټک 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 مطلب نو 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 که نه ایون چیک هم نه کو. دا اوس خو یا زموږ په خیال باندې یا حکومت هغه رنګې اویر نه دی یا میډیا نه ګوري یا چې کوم دی طبي عمله په خپله دومره نه ده. غواړم یو کال واخلو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی جی څوک او چېرته نه؟ خالد خبرې کوم دوبۍ نه. څنګه یې تاسو ښه؟ خیر وغواړو اجاز بھائی ته او بل دوست ته ما طرف سلامونه. وعلیکم سلام. جی خالد صاحب خبره وکړئ، زموږ نن ډېر اهم موضوع دی د کرونا وایرس په هکله چې هسپتالونو کې صحیح خیال نه ساتل کېږي. یاره بس زه خو دا هغه قسم پوه شي خاص کر سوشل میډیا دا نور پاکستان ته لاک ډاون دی یا کرونا راسي ټوکې مسخري دی پوه شي جار دوبۍ لیډرشپ نشم پوه شوي ته بهر ته وځي ته تو ماسک نه اچولی یا بهر ته وځي تو ته داسې محسوسه شي که نه چې حقیقتي دلته څه غشته پوه شي حکومت شته یا څه غشته غوړي کې ته ویلې نه وي خو ماسک به د لازم چولی پوه شي. بالکل جی جی صحیح دا خو ګوره هلته خلک خیال ساتي. دوبۍ خو بالکل صحیح هغه راخستي اوسه پورې. خالد بھائی نو تاسو کې اجازه وای خالد بھائی تاسو دا وایي چې دوبۍ ته هلته چېرته هسپتال ته لاړ شئ نو هلته کې د ټیسټینګ څه نظام دی، څه طریقه کار وي، تاسو چېرته تللی یې هسپتال ته؟ او هسپتال ته تل که لاړ شي نه څونه پوښتنه کوي چې څه چال دی څه غل دی ته که ورته وایي چې زه بیمار یم هغه بیا مغه ټیسټ نه کوي که بیا ته هېڅ نه تو لکه ځایي که نه څه زیاته تبه ورته پاته لګېږي بیا د کرونا ټیسټ کوي هېڅ هغه نشته تکلیف دلته. اچھا ټیسټ راشي نو بیا مو پرېږدي؟ او پرېږدي مو ښه صحیح پوه نه ټیسټ ور نه د پرېږدي کله پوه شي ته هغه تبه یې ښایي دی که نه یا نور هغه دی هغو ته پاته لګېږي بیا تو تقریبا ور نه پرېږدي چې ټیسټ ریزلټ نه وي راغلی کله ریزلټ راشي بس هغه منفي بیا ته هېڅ څه. ټیسټ په څومره ورځو کې راځي؟ داسې څه معلومات شته تاسو یا ستاسو څه ملګري ټیسټ کړی وي؟ یاره تقریبا 12 غنټو کې رسي. ښه 12 غنټو کې راځي ډېر ښه. او 12 غنټو کې 14 غنټو کې اندسې رسي رس یوت وي که نه. صحیح ډېر مننه تاسو سره ډېر مهرباني. دا اوس وګورئ که نه لکه یو دوبۍ ده او پاکستان هم دلته کې جست موږ اگزامپلز ورکو دې کنټري خو پکار دی چې دلته هم دغه شان اگزامپل ورکو. ګورئ دلته کې هر ماښام شي نو هلته کې په فیډرل کې د صحت لپاره د وزیر اعظم نو خصوصي چې کوم دی هغه به کښېني پریس کانفرنس به وکړي د دنیا فګرز به موږ سره شیر کړي په هغې باندې څه کوو موږ دا ټول خلک په دې باندې څه کوي چې امریکا کې دومره خلک مړه شو خو الریډي نن سبا خلکو ته په سوشل میډیا په میډیا باندې لګیا دی خلک وایي تاسو تر اوسه پورې پریکټیکلي څه کړي یو احساس
پروګرام د ګورنمنت شروع کړی دی احساس پروګرام د ټیک تیار اپریشیټ کوو مونږ چې احساس پروګرام شروع کړی دی خو دا دومره یو وړوکی غونې بې احتیاطي دینه دا د ګورنمنت او د هسپتالونو عملي دا ثابتوي چې مونږ څومره سیریس یو دې بیماري ختمولو دپاره اوس دا وګورئ خالد بھائی خبره وکړه چې هلته کې تر هغې پورې نه پرېږدي چې تر څو پورې ستا ټیسټ نه وي راغلی زه لاړم زه پریکټیکلي خبره کوم زما دغسې نور ملګري لاړو دغه هسپتالونو ته لاړ شه ټیسټ وکړه ښه اوس وکړو ای ورته بس اوس ځه هسپتال هم له به تا ته وایي چې ښه اوس ځه ټیک شوه احتیاطي تدابیر درته نه وایي دا درته نه وایي چې ته ګوره تا کې سیمټمز شته دی اول خو سیمټمز هغوی تپوس نه کوي که نه چیک اپ نه کوي چې تا ای ته پته ولګي هغوی صرف تا نه ډیټا شناختي کارډ والي ډیټا انټري وکړي سامپل درنه والي ځه په مخه دی ښه آیسولیشن خبره مه بره پکې نشته دی دلته اوس یو کوېسچن جوړېږي سلمان صاحب چې سړی که اوس مثال کے طور باندې اوس کمپلینټ وکړي نو چا ته کمپلینټ وکړي دا ایشو دی که نه آیا هاسپټل انتظامیې سره هغو کې رابطه وکړي ګورئ دا هغه کسانو ته کمپلینټ میډیا باندې لګیا دي څنګه چې مونږ دلته ناست یو ډسکس کوو ګورنمنټ به خامخا دا اوري او ګورنمنټ ته پکار هم ده چې په دې باندې ایکشن والي دغه نظام بهتر کړي چې کوم ټیسټینګ دا نظام دی یا چې کوم خلک راځي څومره هم طبي عمله ده اوس طبي عمله خو شته دی که نه دا نه چې نشته دی شپږ اووه کسان صرف په پولیس لاین هسپتال کې ناست دي هغوی ډیټا انټري کوي هغوی نور چیک اپ کوي دې ټولو دپاره خلک ناست دي خو زه یان په دې باندې یم چې ولې نه کوي دا پوره امپلیمنټیشنز ولې نه کېږي نن دا اوري مونږ دلته نه لګیو خبره کوو سبا په سوشل میډیا باندې څوک لګیا وي دغه رنګې ګورنمنټ ته خو پته لګي نن سبا خو خبره پټه نه پاتې کېږي بلای شي میډیمز دي خلکو سره که اخبار کې روزانه په بنیاد باندې تاسو وګورئ سټوریانې راځي چې څه هغه د نظام دی دلته کې اوس یوازې په پریس کانفرنسو باندې خو نه کېږي چې صوبایي حکومت هم کینی پریس کانفرنس وکړي مرکزي حکومت هم کینی پریس کانفرنس وکړي چې دومره ډیټا ده ډیټا نه اوس نه جوړېږي دا ډیټا را کمول دي دا ډیټا را کنټرول کول دي هغه به داسې کېږي چې دې په اړه باندې کوټلي ګامونه پورته کړي شي لکه که یو تن ځي اوس اجاز ځي چې زه ټیسټ کوم خو خدا نه خواست هغه ته لګېدلي وي دلته کې اجاز دلته کې پوره مشرق دفتر ته راځي دلته هر چا سره میلاویږي نو دا خو به ټول دغه افیکټ کړي ځان سره که نه تر څو پورې چې ریزلټ راځي او اټلیسټ کم کس تللی دی چیک اپ دپاره نو پکار دی ډاکټر هغه چیک کړي که هغې کې ان کیس ته به د هغې ته وچ ټوخی دی لکه دا وړه وړه علامات دی که هغه پکې شته نو پکار دی چې هغې ته پراپر طریقې کار وایي چې یاره ته به چا سره نه میلاوېږي تر څو ستا ټیسټ راځي نه ټیک شو که د دې ټیسټ د 8 ورځو پس هم راځي بهر ملکونو په شان هغه فیسلټي نشته چې 12 غنټو یا یو ورځ کې هغه ټیسټ راشي دومره ورځې کې هم راځي نو پکار دی چې یو پراپر طریقې کار فیسلټي شته دی ګوره سامانونه هم رالو ان ډي ایم او پی ډي ایم روزانه په بنیاد باندې مونږ ګورو دلته کې مونږ ته خبر راشي چې دومره سامان ایشو شو یو هسپټل ته دومره هیلث ډپارټمنټ ته سامانونه خو څه کمی نشته دی اوس چې په یو صوبه کې 1500 ټیسټونه روزانه په بنیاد باندې کېږي وزیر اعلی صاحب چې مونږ 1500 ټیسټونه کوو روزانه په بنیاد باندې 1500 سلیکټ تعداد نه دا ډېر زیات تعداد دی ټیک شو ضروري نه ده چې په دې کې به ټول پازیټیو هم راځي نو اوس چې 1500 ټیسټ کېږي نو 1500 دې دپاره یو ښه طریقه کار جوړول پکار دی خو سیستم طریقه کار اوس کوارنټینا سنټر دی یا کوارنټاین سنټر دی هغه فیسیلیټیټ کول دي زه ایران دیم چې دومره خصوصي فندونه ایمرجنسي فندونه هم دغه کېږي شو کېږي هغه چېرته لګي بالکل او نور کنټریز نه چې دی هلته نه هم مختلف سامان راځي نو پکار دی چې حکومت او سپیشلی هاسپټل کوم ډاکټرز ته موږ هر ورځ خراج التحسین پیش کوو نو پکار دی هغه لږ سیریس واخلي او پیشنس خیال وساتي ستاسو ډېر مننه ډېر اهم او سپیشل موضوع چې دی هغه باندې تاسو رپورټ جوړ کړی او اوس زه یو وړې شان د مې طرف ته د مې نه پس به راځو بیا به په نور موضوعات هم خبرې ترې کوو موږ سره اوسئ वेलकम बैक ګزل بیا تاسو پروګرام کې هر کله وایو پروګرام په دې برخه کې موږ سره موجود دی ساجد ټکر سے بغیر ترتزو السلام علیکم سر وعلیکم السلام جو څنګه تاسو خیر مسکا تاسو خیر شکر دې خیر دې سر د ډیرو کم خلکو چې کوم نه کنه دا مطلب هغه دا فیل کې چې زموږ روزه ده ها ډیر خشته موسم دی هغه که پرون شپې نه خپل باران شو بیا ګیپ پکې راغلو ټیک بیا یخ هواګان رالی مانځنه پس نو 11 بجې پاسم ها بیا خو د شپې هم سړی ویښي بیا د ورځې دا معمولات نو نن پکې بیا خوب راغلی و زه ښه سر لکه دا ده چې دا خوب هم پوره کول ډېر ضروري وي خو
دا د شپې خو چې کوم ډیر زیات امپورټنت وي ټیک خو هغه سره زموږ یو میاشت نه په دې میاشت کې موږ غونډه کړې روټین ډیسټرب وي خو سره د دې یو میاشت یقینو کې د اثر تقریبا مخکې 750 شپږو میاشتو پورې وي او بالکل لکه دا خبر تاسو روټین بالکل سره ډیسټرب شي انسان او زما خو سره تقریبا د 3 کلونو دا روټین خراب وي ټیک دا روټین زما خراب شو په روزه کې بس خراب وو 100 بجې تاسو پاسه په مطلب د شپې پښنمي پورته سو پښنمي پورې ویخو دا د سر د اکثر کسان چې ویخ وینو دا غیر روټین خرابي او زما دا دغه خبر نه زه 11 بار د کېګم سر 3 بجې پاس زه تاسو خبرو کوم تاسو 3 بجې پاسې کې بیا مو 30 منټس پاتې پښمنی ته ټایم ډېر کم پاتې وي بالکل چې یو ځل پکې سر 15 منټو لپاره مو د شوي کنه او راپاس د خولي ټیسټ بالکل چینج وي هاو کنه سړی ډېر ګډوډي نه بیا چای خوندر کوي نه پراټي خوند هیڅ هم خوند نه درکوي نو موږ پښمنی پورې سر بیډمنټن وکړو هغه نه بعد چې کنده پښمنی وکړو بیا سهار ټایم چې کله مونږ وکړو بس دوشو مونږ خو مزدورکار خلک یو زموږ مزدوري د اخبار د شپې کنه لکه 12 بجې مونږه اخبار فاینل کوو او نو هغه پورو خامخا بیا سي سړی چې مې اوس کی غپو لګی او بس بیا نن سبا خو مطلب چې په 3:35 باندې بانګ وي نو بس په کار د اوسه پښمنه خپل زما وختي پښمنه خوخي خاصه زه ما چې لکه نن سبا زه 2:30 بجې پښمنه وکم زه ډېر خوشاله یم بیا ور په سړی له ګوګرځي روګرځي او خلک مارجن ډیری او ګور د پوینټ نو دغه وجه نو د شپې خو بالکل او دا هیلدی پښمنه دی سوچ وختي او کې هغه بیا هضم مو کې دا سره خلک اوس د خو د شو نه نه د کیږي زه خو سیریسلی لکه پښمنه هم کوم په کوم 3 بجې وکړو سر کنه یا 2:30 کو ولا کینی بس خو زه لیټ زګه کوم سر چې ما سره یې زه بیا وکړم نه ها ازما ته مې دم ډېر خراب درد کوي کنه ټیک نو نه الحمدلله سره پورې درد نه فیل شوی خو سره بجونه پس بیا ګور نه موسم هم یو اثرات لري موسم چې څومره یخ وي دومره انسان دومره د کیږي یاو کنه په یخنۍ کې سړی ته ولګ ډېر زیات راځي اوس تند بنن نیوي لکه تند بنوي او نور څه خبرو کو سریا چې کوم باندې نورو نو تند وا لوګ نه وا به مونږ چې روژه وړې دی کله واړو که نه نو دا روژه انتهایي په یخنۍ کې وه ډېره زیاته زمونږ به نظر نه لګېده دی غرمه ټایم کې لکه یخني به وه که نه دا ولګې نه به بالکل پراته به وو کدوان به رانه جوړ شوي نو ورته به پراته وو لکه خلک وایي د ګرمۍ روژې ګراني دا خو ګراني تنده پکې لګي غټې غټې روژې هغه خو 11-12 غنټې روژې د یخنۍ هغه خو لکه پکې سړي ته لګي ډېره زیاته الهي ولګه پکې لګي او سر دا خو پرې سره د پشکل روجي چې کوم دي د دې غتنده او دغه ګرم لو او دا اوس کا شل کاله پس په بیا راځي شل 15 کاله پس په بیا راځي دا ګرم نو نو په خاطر د هر انسان په دور کې درې روجه راځي کنه لکه اوس ماته مې دیږي یخني و خو داس یخني و چې تاسو یې او دا ګرمي راغله بیا به زما په لایف کې یو ځل یخني راځي که ژوند دی و علاقه نه نه یخني خو بزر راځي او یخني خو کارو کې به یخني کې به راځي نه نه درې ګوره فبروري مارچ بیا مارچ سپرینګ دی کنه یخني نه ده خو بیا هم دغه شان ګرمي خو نه لایک ښه موسم دی نه که تاسو 12 ورځې د قمري میاشت خوځي نو دا مخکې ځي که نه نو لکه مطلب چې بل کال له به روژه اوس دا وارې بل کال له به روژه انشاءالله په 10 اپریل ټیک شو نو بل کال له چې راځي نو په مارچ کې به شروع کېږي صحیح ده دوه نو بس په مارچ کې به 3 کال نو فروری لکه 15 کاله پس په یخنۍ کې روژه وي او دا فروری مې یخني دلته مارچ هم فبروري خو یخني اپریل هم یې یخني دی دومره ګرمي نه پنکا او بالکل دا خو دې له خوش سپرلې کنه مارچ او اپریل خو سر دا خو دې له خوش قسمتي و لاک ډاون نو انډستریز بند دي د وجینا دا ونه موسم مسرات سوره خشته ګینه په دې راځو به سوره سوکړې و بارانونه بنو سر ګمونی وینو سر کدا ان شاء الله که خیر موږ بکره کړه په دې پروګرام کې خبرو کړه سر او نن په لاره کې روانه ملک بزرګان یو ټیک ځکه موږ ګوګب کې چې 25 رمضان پورې دغه رنګ سچويشن موسم خي دوره دې به ګرمي شي بیا د خیر دی واپس ټیک شي کنه اختر دی صحیح او موږ شو بالکل اوس کوم څه دعا غوړي مسکا که دعا غوړي نو پلیز سره نه ضرور دعا وکړئ بل دا دی چې د رمضان هم یو برکت دی حالانکه زموږ کوم اعمال چې دی هغه خو داسې اعمال دي چې هغې کې رحم و کرم چې دی مطلب دومره موږ باندې رحم کېدو د رحم لایق نه یو موږ سلپ اپ ټنګ نه خیال داسې موایا چې د رحم لایق نه یو انسان سره خدای پاک ډېره مینه کوي بانې ورله لټوي لکه اوس وګوره د
لکه په یو مونځ څومره اجر دی، په نفلو څومره اجر دی، په یو سبحان الله ویلو څومره اجر دی که نه، چاته د مور مخ ته په مینه په کتو څومره اجر دی که نه، لکه او بیا د دې د پاسه بونسي دي، پیکیجز دي وروره، لکه دا روژه ده، په روژه کې بیا قدر شپه ده، ټیک شو، بیا پکې د نفلو ثواب د فرضو هغه په 100 درجه لکه زیاتیږي که نه، په یو کجوره سوره ثواب دی. بس دا د الله د انسان له بانې لټوي چې بدلی لږ روخوځه ډېر لوی یو اجر دی، ثواب دی، خو چې مونږ لږ وړکو، مونږ هغه شانتې د ځان نه لټان اکثر جوړ کړي، لکه په دې روژه کې هم دوره بختوره میاشت اکثر خلکو قرآن ویلي او بیا هم تلاوت نه کوي، لکه چې وکړي باید چې وکړي قرآن ګوره، او د دې یو ختم خو پکار دی چې وکړي په یو بالکل د روژې او د قرآن پاک یو بل سره ډېر عظیمه رشته ده. دا میاشت خدای پاک دې لپاره ټاکلی و چې په دې کې به زما کتاب راځي، که نه که دا ډېر لویه خبره ده، دا تلاوت پکاري. بالکل. او دغه شان شپه دی پکې چې د هغې ثواب د 1000 میاشتو نه زیات دی. بالکل بالکل د قدر شپه. بالکل. او مونږ پرون شپې وه که نه سر تاک شپه وه، نو پکار وه چې مونږ ښه پراپر دې دپاره انتظامات وکړو، خو سره بله خبرداره کنفیوژن هم پیدا شوی دی. تاسو ویل کړی نه مونږ بیګا ناستو، مونږ هلته مرکز کې ځان له یو څو 15-20 خپل کسان دي ځان له دننه مونځ کوو که نه، نو لا چې اذان وشو هلته اذان هم وکړي د سارې، نو بیا یو ملګري بل ته وایي هسې تنګه وي ظالمه بیګا ډېر داسې پرنور ماحول وي، تا وګوره مونځونه وکړو، او ورته وایي یاره شپه د روژې بختوري که ښه یاره شپه پکار دی، ما د ټیک خبره وکړه وی هغسې یو ورځې صرف چړولی که نه. څنګه چې پرون مونږ د نشیانو په اړه خبرې وکړل چې ډېر شوي دي، اسپیشلي پېښور کې هر ځای کې مونږ ګورو نه د نشیانو شمېر چې دی هغه زیات شوی، دغه شان چې دی سوالګران چې وي کوم بیګرز چې وي هغه هم مونږ که تعداد وګورو ډېر زیات شوي دي. لکه اوس دی کې دوه قسم وي، یو هغه وي چې ډیزرونګ وي، کوم مستحق، کوم د ډېر زیات مجبورۍ نه مجبور شوي دي راغلي دي، هغه لاس نږدې کوي او خیرات غواړي، خو یو بیا پکې داسې وي څنګه چې مونږ ورته وایو یو ګینګ دی، پوره یو مافیا دی، هغه هم پکې دی. په دې لکه لږ شان که تبصره مونږ وکړو په دې خو بعض پکار دی، ځکه چې لکه مطلب بعضې شیان د یو ټولنې د یو معاشرې د هغې د وروستو پاتې علامت وي. لکه تاسو وګورئ مونږ اکثر مثال ورکوو که نه چې دوبۍ ته لاړ شي، یورپ ته لاړ شي، چې خلک دروغ نه وایي، خلکو سامانونه په ځای پراته وي، څوک ورته څه نه وایي، دې نه پته لګي چې دغه خلک څومره پرمختللي یا څومره ایمانداره دي. دلته بیا ته یو شی خپل په لاره نشي پرېښودی، غربت ډېر زیات دی، هر سړی مخې ته راځي سراک، او په دې ښار کې خو پوره یو جمع غفیر دی د دې سوالګرو. په کومه ټولنه په کومه معاشره کې چې هغه اسلامي وي، په هغې کې د زکات مضبوط نظام وي، هر سړی زکات ورکوي په هغه چې څومره فرض دی، نو هلته به مطلب سوالګری به تاسو نه ویني، ځکه دا زکات راغلی د لپاره دی چې د شتمنو سره چې کوم غریب دي هغوی ته هم د 24 غنټو دغې هم چاره وشي، ضرورت د هغوی پوره شي. تاسو اوس وګورئ چې څومره مونږ خلک زکات ورکوو، ډېر کم خلک دي چې زکات ورکوي، ایون دا چې بیا ټیکسونه مونږ پټوو چې ورکول څه چې هغه نور کرپشن کوو، د نورو خلکو هغه په عشر زکات کې د خلکو د غریبانانو پیسې ورکول خو ډېره لویه خبره ده، الټه د هغوی هغه حقوق خورو. صحیح ده، او مطلب یې چې ناانصافۍ کېږي. دغې وجې مونږ ګورو چې په معاشره کې د سوالګرو د خیرمارو شمېره ورځ تر ورځه دا خبره بخښنه غواړم سره دا خبره د پاس کوو. زکات له خبره ډېر زیات امپورټنټ ده، په دې باندې به نورې خبرې ترې کوو چې دا بینک کوم زکات کټ کوي دا چېرته ځي. بالکل دا مې یو کوېشن دی، خو ټایم شوی دی، ورکوټې غونډه کې بریک، او ویورز چېرته ځئ مونږ سره اوسئ، راځو ورکوټې غونډه کې بریک. پرونته ځل بیا هر کله کتونکو
بریک نه مخکې چې دی مونږ په ډېر اهم موضوع بحث کړی و هغه دا و چې کم خیرات چې اخلي یا سوالګران وي د هغې شمېر ورځ سره بله زیاتېږي. اوس دې که سوال پیدا کېږي چې آیا دا کسان چې دی ډېر ضرورتمند دي هم یا نه، آیا دا هم پلین سره جوړ شوي دي یا هغو دپاره چې کوم څنګه چې اجاز ویلو زکات کوم رقم دغه مختص شوی دی نو هغه پیسې چېرته ځي هغه ولې ورته نه میلاویږي؟ چې ډاکټر صاحب موږ په دې باندې لږ خبرې کوله نو موږ خبره کوله چې په یو ټولنه اسلامي ټولنه کې د زکات سیستم نه وي نو بیا هلته دغه شانتې سوالګري مخې ته راځي. اوس دوه قسمه څنګه تاسو وویل یو خو ضرورتمند وي بالکل مطلب چې دواړه ضرورتمند دي لکه څوک چاته لاس نیسي د دې مطلب دا چې دا ضرورتمند دی خو په دې کې بیا یو دی چې هغه ډیزروینګ وي یعنی هغه قابل رحم وي ټیک شو قابل مرسته وي قابل امداد وي چې د هغه سره لاس امداد وشي. یو دی چې د هغه د دې سوال غوښتلو نه ځان له پیشه جوړه کړي دې نه ځان له روزګار جوړ کړي. اوس دغه خلک اوس د دې مخنیوی کول د دې قسمه سوچ نه د دې قسمه یو روزګار نه د معاشره پاکول دا د حکومت کار دی د انتظامیه کار دی چې یاره مطلب دا دی هغه خلک چې هغوی د غربت په نوم باندې د بېوسۍ په نوم باندې د لاچارۍ په نوم باندې سوال کوي آیا دا جایز دی؟ یو سړی دی هغه خدای ورله عقل ورکړی دی پوهه یې ورکړې ده او د هغسې ذمهواري ده نو هغه به آیا دی په خیر غوښتلو پوره کوي که نه مطلب هغه به محنت کوي مزدوري به کوي ځکه ټول خلک مونږ ګورو چې اکثر یو معذوره سړی یو سپیشل پرسن لګیا یې چېرته مسواکونه خرڅوي چېرته سبزي خرڅوي لږه غوندې ناست دي که نه څه ناسه کوي چې د نورو دپاره مثال وي نو بیا هاو کم دس چې مطلب دا دی یو په لاس په روغ سړی دی غربت یا بېوسي یا مطلب چې مجبوري یا بانه کې او د سوال وکړي نو دی خو سوال نه پیدا کېږي ټیک شو. د دې له پکار ده چې زموږ ضلع انتظامیه وي او هغه د دې خلکو مخنیوی وکړي د دوی نشاندهي وکړي دا خلک په نښه کړي او د دوی څنګه چې د مطلب چې نشیان د دوی اصلاح کول پکار دي د دې خلکو هم اصلاح پکار ده دوی ته تبلیغ پکار دی دوی ته لیکچرز ورکول پکار دی چې ستاسو دا فعل ټیک نه دی دې کې د انسانیت نفي ده تاسو خپله ایګو تباه کړې ده دا لاس چې چاته اوچتیږي او بس ته دا لاس لاندې کوې چاته چې راکه بس دا ته دا انتهایی د دنیا د ژوند د ټولو نه هغه بس پسترین فیلینګ که نه محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی هغې کې وایي چې کم لاس چې اخیستونکی دی هغه کله هم ورکوونکی نه کېږي بالکل ورکوونکی ډېر لوی همیشه چې دی هغه غواړي بس هغې کې بیا عادت کېږي ګورئ دا د الله صفت دی ورکول ټیک شو نو ځکه بیا هغه انسانان هم خوښ دي چې هغوی صدقه کې هغوی ورکوي ټیک شو او دا خیرات خواره دا غوښتونکي دا وګوره دغه کم سړی چې کله غواړي که نه د انسان له خدای پاک ډېره ښکلې قواره ورکړې ډېر ښکلې یو اوره د ده په دې شکل کې یو ډېر ښکلی یو ردم غوندې دی که نه ټول سر تر خپه چې دی هغه نعمت آی شابسې نو کله چې ته دا کم سوال څوک کوي که نه حق یې نه یو سوال کوي نو تاسو ده ته وګورئ د ده نه هغه څیز ختم وي په سړي ښه نه لګي که نه پتا بدو لګي چې یاره ولې یار ته داسې کې صحیح شو نو یو خو دا خلک دي یو هغه دي چې کم ډیزرو کوي صحیح ده چې مطلب خو هغې دپاره هم سوال جایز نه دی دا ډیزرو کوي که تاسو لږ ښکاره وکړي چې کم کسان دی لکه تاسو چې هغه ډیزروینګ دی یو خو پکې هغه ښځه راځي چې د کوم سره بچي وي او کونډه وي هغې سره څوک دغې د چا پتندي خو لیکلی نه وي که نه آیډنټیفای کول شناخت کول ډېر ګران کار دی خو کله کله د یو انسان پته لګي هغه مجبوره وي لکه خدای مکه په ما هم یو ځای کې وخت راتلی شي لکه سپوز زه په دې ښار کې یم یا کراچۍ ته تللی یم چا رانه جیب وو نو زه به بیا چاته ودرېږم خو پته خو لګي که نه یا ما ته څوک ودرېد نو دور ایکسپیرینس پکار دی چې یاره تجربه چې یاره دا سړی څه وایي موږ اکثر ملنډ یم کو دا ملنډ یم نه وي په بس سمو ورکوه خو سپکوی هم ما ځکه چې خدای مکه سار په ما باندې دا وخت راتلی شي دا حالت راتلی شي ولې دا ټول د الله انسانان نه دي ټول عمر یو سوالګری خو به نه خو که هغه ځان ته وکتل او خدای پاک ته هېڅ هم ګران نه دی او که نه زه ورته یو وړه غوندې واقعه بیانوم په دې کې دا ولې دا بدنام شوي دي چې دوی هر قسمه دوکې ورکوي زه په دې فردوس کې را روان وم د فردوس سره خواته د باچا خان چوک کې تلمه کلي ته یو سړی راغی ډېر ښکلی سړی و
ډېر مزیدار غوندې معلومېده ټوپۍ په سر کړې وه ښه سپینې کپړې وې شاپر ورسره لاس کې و ما ته یاره روکې یو خبره کوم میجي اډر کوه وایي زه یو ځای نوم یې واخیست وي هلته ځم او کرۍ راسره نږدې ما یې ښه که نه بس لکه به زم تا دی کې روان وم ما به زما څه وسو هغه ما وکړل بس قصه زما ایره شوه 2 هفتې پس مردان نه راتلم مطلب چې په دې دغه کې په حاجیګۍ مړه کې چې مخامخ راته ودرېد د هغه طریقې واردات دا و چې ناڅاپه به تا ته ودرېده چې یاره جي یو خبره وره خو چې څنګه یې ما ته یاره جي یو خبره وره نو بس یاره زه ورته یاد وم خو ما هم وپېژن مې ولې بس لاړ اډو سیونه وې که نه ځکه چې دا سړی خو مې یو وارې دغه کړی لکه مطلب نو داسې لکه دا بیا په یو لکه مطلب ټوپۍ په سر کړې ده تا ځان له یو پرسنالټي جوړه کړې ده نو دا بیا د هغې خلکو حق وهلی څوک چې سار لکه د هغه ضرورت وي لکه اکثر د ښار ته خلک راشي یو سړی ما سر مردان ته په دې کوسټر کې او ما ته وایي یاره یو خبره ورته وکړم ډېر ښکلی سړی و که نه دوره دوایي وه ورسره وایي ما سره خو صرف 50 روپۍ دي بس مې وبشي ته غلی شه که نه او ګپ مې ورسره شروع کړو 100 روپۍ کرۍ ده هغه دوره غریب راغلی و دلته ساده غوندې سړی و زمیندار دلته چېرته مطلب د معدې مسلې وه نو د 500 دوایي یې ورکړې وه نو 50 روپۍ ورسره پاتې شوې وې ټول هر څه نو ما یې ما ورته ویل الله مې مطلب دوایي به دې څه به دې په مردان کې راخیستې و دا خو ورځی میلاویږي بس وی هغوی راکړه نو نو دا اوس لکه داسې خلک بیا رټل نه پکار دوی ته هغه دغه هم نه پکار چې ګینې مطلب مړه دا خو ځان له کار کتلی نه چې کې بس بیا د زړه نه وکړه بیا به ورته فیل کیم نه به پویم نه بره یو ذات ته ګوري که نه مینه ورسره پکاري بل مطلب خو د هغې پته لګي صحیح اوس دا د حکومت کار دی چې کوم دا پروفیشنل بیګرز دي به یې دوی ته لګام ورکړي دا څه سړي ته مړه د ژوند نه دغه چې ته به ښکلې روتې تا ته به څه څیز اخلې که نه ته به خوشحاله بچی له بساله دوی به داسې په یو حالت کې تا ته ودرېږي تا له به ټول موډ خراب کړي بعض ډېر حساس خلک بیا یو هفته خفئ چې بهی دا ولې داسې دي امداد هم ورسره وکړي خو هر سړی د چا ذمهواري خو نه شي اخیستی چې ځان سره یې کور ته بوځي که نه نو دا د حکومتونو ذمهواري وي چې دوی لپاره څه کارونه وکړي یا دوی نه تپوس کړي چې بهی تاسو مزدوري ولې نه کوئ بلکل او هغه ستاسو خبره چې دا شان کسان چې کوم پروفیشنل دي هغې یو پوره طریقه کار جوړ کړی وي د خپل کمایي دغه لاره جوړ کړی وي نو هغې بیا کوم کسان چې ضرورتمند وي چې ډېر زیات ضرورت لري د هغې حق اخلي او زه یو توړې شان د مې طرف ته د مې نه بعد به راځو بیا به په نور موضوعاتو هم خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ वेलकम बैक यो बया हर कले हुई तस्ता प्रोग्राम के और उम्मीद दे प्रोग्राम बता सो गोरी मौसम ने ज़्यादा खुशगवार ډېر ښکلی ډېر زبردست نو لوګه هم نشته او تنده هم نشته ها لوګه کې دي شي ویزه کې یخني ده خو تنده چې کوم دغه بالکل نشته نو نن بسر پروجمات کې هم خلک ډېر زیات خوراکونه کوي ځکه چې شربت خو بس کینه ظاهره خبره ده کسکیم نو هاف ګلاس بوز کی نوٹ مور دین دیٹ نه غنه بعد بچ خیری غنه روټي ته کار وي موږ د پاره سر ګولډن اپورچونټی ده او ښه طریقه هم د روژه ماتې دی چې سړی لکه مطلب چې په کجوره باندې دغه وکړي مونږ اکثر دا شربت ډېر وڅکو په که نه بیا سړی خوړی هم نه شي بیا هسې په دې معده بوج وي زه خپله اکثر زه کجوره باندې چې روژه ماته کوم ډوډۍ خورم زما شوق دی چې زه فروټ مطلب چې هندوانه یا خټکې او ډوډۍ لکه سمدستي خورم وروسته بیا نه خورم او شربت چېرته بیا روټۍ په منځ کې یا مطلب په اخره کې به لږ شانتې اوس کړم او نو او دا یي داسې زه بیا لکه اډو په ماس دغه نه بعضې خلک بیا پراته که نه روژه ماته کې بس بیا د هر چا سره خپل روټین دی هغه په هغه روټین باندې پروژو کې کم از کم سټریکټلی فالو کوي بعضې خلک اوس څخه زه چې یم سر افطاري وکړو نو بیا نه بس روټۍ هم لیټ خورو ښه ټیک تقریبا آلموسټ یو ګنټه لیټ خورو صحیح ریلیکس غونډه کې چې بیا مطلب هغه ډېر ټایم پورې که نه مونږ ټیک د خوراک چې کوم خپل کار کوي صحیح بعضې خلک ستاسو څنګه چې وي چې بس د ښار زه هم سټارټ کې بس صحیح خوراک د ښار ما نه صرف یو څیز دغه کړی ده که زما اور د ایرز د روژې دا عادت و د وړوکوالي نه چې لکه په روژه ماتي کې به لکه ما ته بچی هم پرته وه
چای ولکه که نه ما باندې به سم بدل و چې ما یې چای اول تیاری او بیا چې مې واده وکړو نو بیا خو به لکه چای خامخا کلي کې که نه خو اوس دلته یو نو بیا چای وروسته وڅکو که نه 8:30 بجې بیا او سره باج رفتاری کې او زلوبی دا لازمي شی دی سر رښتیا دا غزلوبې ته پوس نه کولو زلوبې او سوي جلیبی ها جلیبی کنه جلیبی بای کنه دا زلوبو سویټ کاګه پته نه ته انګلیش کې څه وایي سویټ خوږی ګلبي دا راته سر دا عادت اوسه پورې دی کنه ختم شوی دی زلوبو او هر شپه ها او ځان سره اخلم یا مطلب وروړو اورنج زلوبي کا وایټ هر قسمه چې زلوبي بنو او زلوبي کنه زلوبي چې ګرمي ډیر خون کیو کومه کار څنګه خو چې زلوبي دا به بعضی سړی لکه اوس باج خلکو د ګوړي وي د ګوړي زلوبي وي د ګوړي وي ولا خبره زهرانه محمد نه ما خو د ګوړي وی هو دا کوکوینو امان دي کته ولې شغه شیره زلوبو کې کېدې شي بدعت پکې وشي شیره د ګوړي او بالکل تاسو خبره چې کوم دی هغه باندې تایید شو ها او د مسکا خبره چې ګوړي شیره ولې چې خپل خو دغه نه جوړي نه کېدې شي دا اوس دا ټیسټ کول پکار دي نه هغه یو خبره دی ګوړه چې دی هغه بیا ګوړي کې سوځي هغه خود اوړه نه جوړي کېدې شغه شیره چې دی هغه بیا دا مو سر کارو شو دا بس دا انوویشن دی و د ګوړو زله به موږ وروړو کې خیر دا برنه اډر رالو کنه اوس ګوړو چې سبا راځي کبه سبا راځي کنه اختر نه پس راځي اجازه موږ سره سټوډیو کې چې دی یو ناتخوان هم موجود دی محمد عمر نقشبندی ہر کلے وای تاسو ته ویلکم کرتے ہیں آپ سے ہم نعت ضرور سنیں گے مجھ سے کالر دیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه جی نه ملا خبر کوم د بوهار نه جی نام الله صاحب څنګه تاسو خیر الحمدلله جی تاسو څنګه یې شکر الحمدلله څنګه روان دي روزه نن خو موسم هم ډیر ښه دی شکر الحمدلله روزه خدای دا مونږ شکر نن باران کې بیګاش کې باران کې او بس بوهار کې موسم صورت حال دی جی دا وای چې نن زموږ کوم موضوع دی د خیرات کوم کسان چې سوالګر دي دغه پاړه دی نو تاسو په ایریا کې هم دا کسان ډیر دي یا نه یا کسان خو دې چې جمعه ته دې دوه وخت مونږ شکر الحمدلله چې مونږ نه راوځي جمعه مخه وخت دې کسان نه سمخه ها چې بازار ته لاړ شو نو بازار کې یو کې ناسي بل کې یو دکان ته نوتی وي نو دا لکه یو نیم کس خو دې وي چې ماغه غریب وي کنه او دا یو نیم کس دې دا څه خوند باندې کوي کنه دې تاسو بالکل یو نیم کس داسې وي چې هغه ضرورتمند وي خو بعض داسې کسان وي چې هغه خپل پیشه جوړ کړی وي جی مننه کال ډراپ شو او بعض خلکو چې کله خپل پیسې جوړ کړی وي تاسو سره ما بریک یو خبرو کړ سر زه یو بانک کې ناستم صحیح بانک زمونږ نمبر ته لګونده کې ټایم رالو نو زه تاسو سر لټرلی سر قسم دی ټیک دغه یو فیمیل راغه اکثر هغه تور کلر یو بلغه مطلب هغه کپڑے سي جيبو باندې کپڑے پته لګي دا غو یاو کنه ټیک هغه دنه شو پیسې مو سره خډيري ډیپوزټ سلیپ مو سره صحیح ډیپوزټ سلیپ مو سره موږ بالکل شوک شو کنه هاین شو خو لکه موبایل راواله ویډیو ته جوړ کړه دنیا ته وخا کنه چې دا وګوره دا کیسه ده زه خو لکه حیرانتي د وجه نه زه هنګ شوم ټیک هغه کیشر وته وی هغه مو ته سمایل کړو دا برانچ دی هغه بل برانچ دی تاسو بل الته ورشي او هما هولیا کراغله وکړه هما هولیا کې خدا اوس بالکل د سوچ خبر دی دا شان کسان ته به کله زړه کیږي چې بیا هغه بانک ولا وی مونږ ته ټیک ودا خو دی ټول دغه دا پروفیشنل دی پروفیشنل دی اکاونټ دی په اکاونټ کې چې کوم دا بیا څونه ورځې دی کړی وی لکه شفت سي دی ښه دام ته زوی ما او د دوی سړی بالکل کار نه کوي بس هغه ناشتي هغه بس مطلب چې بس پراتی دا ماشومان دا زنانه غوي بس دا غوي کار دی دوی ساتي بس غوي بل مسکا خبر وکړه چې مطلب یو گاډي نه یو سوزري کسره هغه راکوس کې نه وو لال کنه داسې خلک وي بل دا تاسو ګوره په د نړۍ په ټاپ 5 کنټریز کې پاکستان هم هغه ملک دی چې دلته چیریټیز ډیر زیات کیږي خیراتونه خلک ډیر زیات ورکوي خو د دې باوجود سیستم نه سیټ کیږي روسترو د غربت هم سیوا کیږي او نحوست هم سیوا کیږي دا ولې سیستم ټیک نه دی تر سوچ د اسلامي احکاماتو مطابق د اسلام د تعلیماتو پر رڼا کې مونږه زکات په صحیح طریقه ورکول نوي شروع کړي نو که مونږه ډېر هم لکه خلک دا تاسو وګوره کنه اجازه صاحب وایي چې بدلې راغلل
او په بینک کې کاته کوله وه پته نه چې 16 روپۍ به کروڑپتیان هم به کېدی شي کېدی شي چاله مونږ ورکوو مونږ د هغوی په نس ډېر غریبانان یو هغوی سره ډېرې پیسې وي صحیح ده نو ګوره دا خو ورکړه د اوکې بس خدای دې هر چاله ښه ډېره ورکي خو د داسې خلکو له وجې مطلب دا دی چې مستحق خلک ډیزرونګ خلک هغوی بیا ډپرایوډ شي محرومه شي نو د داسې خلکو مخنیوی پکار دی خو دا خو زما کار نه دی که نه زه خو صرف دا کولی شم چې ورته یم یاره جي معاف که صحیح ده زه عام سړی یم بدله یې چې د هغه رټل هم اسلام ماته وي چې رټی هم ما صحیح ده او رټل پکار هم نه دي ځکه چې مطلب دا حالت په هر چا راتلی شي نو مطلب د حکومت کار دی چې سروې وکړي څومره خیرماران دي ولي دي څه چل دی او هغه جړ ته لاړ شي لکه کېدای شي تاسو هم دغه مووي کتلی یو انډین مووي نوم یې به ناخلم هغې کې پوره د دې پروسس ښودلی شوی و چې څومره غټ کسان و کروړپټي خلک و او هغې به څه کول چې وړه وړه ماشومان چې و هغې به راګیر کول او د هغې اعضا چې و هغه به مطلب یا به سترګې ضایع کول یا به لاسونه یې ورته کټ کول او بیا په همدغه پیشه کې هغې وړاندې تلل او هغې نه بیا ورته په لکونو کروړونه څومره ورته میلاوېدل نو دا چې د سټیټ کار دی چې پکار دی په دې باندې پوره بلکل په دې کې بیا نورې ډېرې دندې مخې ته کېږي په دې کې بیا سمګلینګ کېږي په دې کې بیا داسې ګروپونه ډلې جوړې شي د زنانو یا د سړو چې هغوی په دې کلو کې اکثر ورځي او ساده زنانې یا دوکه کې د هغوی نه کالي زر هر څه چې کوم دی یوسي یا نشې کې څه دا اوس ریسنټلی واقع ده ما ته مسیج بار بار راتلو یاره پلیز فون اوچت کړئ که نه ضروري ایمرجنسي ده چې هغه ما فون اوچت کړو ما ته یې څه وجه ده څه کیسه ده که نه ما ته یاره کور ته خلاصواله راغلې وه نو هغې چې کوم دی که نه څه پیسې مې غوښتلې مونږ دی چې پیسې ته راوباسو برامدې کې موبایل پروت و نو بس دې چې راتلل نو موبایل او نه هغه ښځه وه هغه ته یې ویل چې یاره دا آی مې نمبر سینډ کوم که تاسو چاته دا سینډ کړي که نه دا ټریس کړي بهرحال سره نن سبا څوک کار کوي زه خپله موږ سره یو ډرایور و او مطلب چې ډېر ښه سړی و عثمان لا د تخبای کې دغه کېږي پاتې کېږي د فوجي و ریټایر شوی و سپایي و ډېر پاک انسان ډېر ښکلی بس نیغ د هغه یو خپل دغه هغه داسې کار و چې دا خو ډېر جاندیده خلک دي دا څوک چې چاله دوکې ورکوي دا یو شپږو کسان ځان نه ملنګان جوړ کړي راغلي دي او دته وی چې مونږ خو خدای را لېږلي وو لکه مطلب پاک خلک یو خلکو له پیسې ډبل کوو ډبل شاه هم داسې که نه او ته مونږ له ډوډۍ راوباسو حق خو لکه که نه لکه مطلب هغه خو ساده سړی و هغه خو دغه کوو چې دا خو لکه پاک خلک دي دوی ځان له هولیا مولیا داسې جوړه کړې وه او بیا ورته وی که زر مر درکوي که نه لکه کالي مالي نو هغه سره یو 15 تولې کالي و نو هغې ورله راویستې دي او موږ پې دم اچوو دته یې وی ته کور کښېنو چې موږ درله اواز درکړو بس دی کور تللی خو یې روزی به نه نو هغه غریب بیا ګنټه نیمه 2 ګنټې تېر شوي چې روته هېڅ هم نه و بیا ډېرې منډې ترنې ووالې نو داسې هم پکې کارونه کېږي دا سر د دې یو ټریک دی دا تاسو ته وایي چې لاس که که نه دا هغه داسې کاغذ ماغذ راولي کاغذ به څه شوف کوي نو چې هغه بڼ کې هغې تثبیت دانه جوړ شوي د سترګو صفایي چې ورته ویل د سترګو صفایي ده بلکل که نه بیا بل کاغذ راولي هغې باندې څه شوف کوي هغه چې کوي یعنې لاچي جوړې شي نو بیا وایي دې کې پیسې راکړه چې زه تاله دا اوس ډبل ټریپل کوم که نه پیسې غایبې شي نو پیسې لاړې نیمه ګنټه بس به تاسو په جیب کې بیا چک کړه دا به ډبل ټریپل وي زموږ ملګري پکې موبایل تختولی و زما یو استاد محترم دی هغه وایي چې موږ دلته د پېښور کې نږدې د اطرافو کې یو کس له ورغلي یو ملګری را پسې نښتی و چې ته راځه دلته یو سړی دی او ډېر ښه دا کارونه مارونه کوي نو موږ لاړو نو هغه هم ورته خپل جړا فریاد وکړو او ما وی چې زه ټیک شو زم غریب سړی یم نو موږ له د کدو 2-3 زړي راکړل چې دا به پیسو سره کېدی نو دا به سیوا کېږي نو ما ورته وایي چې موږ راتلو نو هغه ورله 40 روپۍ ورکړې چې دا نظرانه قبوله کړه ما ورته وایي چې دې سره به 100 زړي تک دی که نه چې لکه مطلب که په زړو کې ده خو لکه هر چا به 10 روپو سره زړي کېښودله او لکه مطلب دا او داسې په دې یقین نه دی پکار یقین په محنت پکار دی ځکه چې خدای پاک الکاسب حبیب الله خدای پاک د هغه سړي مرسته کوي او هغه ورته ګران دی چې هغه تحریک کوي هغه ګرځي هغه مطلب چې د بل چا هم په کار راځي یوازې ځان نه د هغه په ژوند کې برکت اچوي خیرمار سړی خو د بل د زړه بداوي باعث ګرځي او ورکوونکی لاس خو ډېر بهتر دی د اخیستونکي لاس نه موږ له داسې لاس جوړېدل پکار دی چې ورکول کوي کار صحیح 15 روپۍ 10 روپۍ صحیح ده خو مستحق سړي له
لکه بعض خلکو سره دا چټۍ میټۍ نو ډایرکټ په سړی پوهېږي چې یار دا څو په کلونو زړه چټۍ ده دا مه ګرځوه ته خو هر سړی اوس پوهېږي که نه خو باید سړی چې درته ودرېږي یا ویلی نه شي پته لګي بالکل چې دا لکه مطلب دا اوس مجبوری راخیستی دی او هغه بس یو ځل هم تپوس وکړي چې ما ته وکړه هغه ډېر زیات نښتي نه بالکل شابه ما ته پیسې راکړه دا کوم چې مافیا وي هغه خو پوره طریقې کار دی اکثر کسان پکې سندره هم ځان ته جوړ کړی وي چې څنګه هغه بل کس چې دی هغه ټریک کړي ځان ته ایموشنز دغه دا ډېر اهم موضوع دی په دې بنور هم خبرې اترې کوو خو اوس د روح تسکین دپاره یو نعت به اورو سبحان الله ماشاء الله خوبصورت آواز ماشاء الله سبحان الله جب مشکل پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو ډېر ښکلی ډېر زبردست زموږ خدای ایمان دی سر بالکل چې کله په دک کې یو کله په تکلیف کې نو رجوع زموږ الله تعالی طرف ته وي بل اسرم وي نه بالکل که هر طرف ته سړی دا ورتاو شي یا انسانانو طرف ته څومره عمر شي بالکل بیا هم چې کوم دی اخره کې بیا صرف یو الله طرف ته هغه متوجه کېدل چې کوم دی هغه بیا زموږ دغه شي بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ ډېره مهرباني جی ښه راشد صاحب طرف ته بل لاړ شو بالکل راشد صاحب چېرته ورسېدو دا کباب دی ګوله کباب دی دغه موږ دنیا شین مرچکې او ادرک لسن دا لکه یو ځل بیا و دنیا شین مرچکې لسن ادرک لسن او دنیا صحیح او راغی نه پس چې کوم دی زیرا دړم مرچ سور مرچکې میدا اور انډا کیما اور انډا دا موږ ماشین نه و اصل او بیا موږ پرس کو دا لاس سره موږ میدا کو چې هغه خپل مواد یو بل سره خمکس شي بیا دا هغه پس بیا موږ ګول ګول د ټیکې جوړې کی ټیکونه پس چې کوم دی اوس دا موږ فرای کوو او کله چې تاسو دا ګول ګول جوړول نو د کې بیا انډا استعمال کړی دی نه جی بس مغه ټیم اچول وسلم چې هغه خپل میکسچر کې چې دغه کې اچولې دی انډا صحیح شو اگر بس دوباره نه یو انډا صحیح یو دوه انډا پکې اچولې او دا ډی فری کو ډی فرای نه پدې کلر چې راشي ګولډن کلر چې کم راشي دا به موږ پلیټ کې واسو څومره منټ د پاره به دا فرای کیږي 8 منټ د پاره 10 منټ د پاره موږ دا کوو بس دا سیج لکه بس دنه ډی سی فرای نشي لکه چې چا کور کې پخې او صحیح فرای نشي او دنه نه کچه پاتې شي نو هغه لپاره به بیس دا چې دا بیا د سی وړه پتلې دیوالي هغه تیل واچي هغه کې کیږي هغه کې پاتې هلکی آنچ هلکی آنچ باندې کې پاتې به سر کې دن باندې کې چې هغه صحیح پخشي پکې اروما او هغه چې کوم یو دن نم پوښ شي بیا دن نم پوښ پاتې چې کچه پاتې نشي صحیح نو دا چې په دې 10 منټ کې به صحیح پخشي او به دا پخې هلکی آنچ باندې پخو کنه زیات آنچ مونږ دې لمن تیز نه پرې صحیح دا چکن نم کې دی شي یا نه چکن نم کې دی شي چکن نم جوړي صحیح او پراټا چې تاسو ویلې پټیټو چیز پراټا دا پټیټو چیز پراټا ته موږ خپل نوم ورکو آلو پنیر پراټا پنیر صحیح دی آلو پنیر پټیټو چیز پراټا دی نو آلو پنیر پراټا اے پی پی شارٹ کٹ نه سر بیا پی 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 دی پټیټو پنیر پراټا ها 3 پی نه آلو والا چې اوشه بیا اے پی پی ها از موږ مېده مو جوړه کړې مېده کې تاسو څه بټر مالګه واچوله او میدا هغه جوړ خملدا چې جوړ کوم بیا پاسه دی باندې موږ الګ غونې آیل ورکو آیل ورکو چې دی کې هغه پستګي نه جوړیږي صحیح دا دم کې خو 10-15 منټ بعد دا کې خو دا او زموږ آلو د بوایل کیږي چې هغه دغه شی هغه پس دا مش کو هغه کې موږ چې دنیا زیرا او سور مرچ کې دړم مرچ کې او هغه علاوه چې کوم دین چیز وس مکس کو او دنیا خپل او ماغه مکسچر کې به آلو سره مکس کړي چیز ها آلو موږ مش کو کنه صحیح چې مش کو هغه پس بیا موږ چیز مکس کو چیز او دنیا سره بیا موږ دغه کې دغه روټي جوړو روټي کې د سټفینګ ها ډبل روټي موږ جوړو روټي بلاندې یو ډېر پاس مینس کې باغ مکسچر چې دغه بل لګوي خالق دې کې چیز چې دغه تاسو بیل پکې نه اچوي هغه ډایرکټ سره مکس کې صحیح شو دا ډېر ښکلی شان مطلب یو چیز الو مکس دی استعمال شي مکس دی کنه مکس د بدن خپل مکسچر چې دغه کې مکس دی صحیح ده دیکھیے راشد صاحب موزریلا چیز پکې چوي شو بیا پر پراټا کې بالکل جی چوي ها مزور چیز چې موږ کو چې هغه لکه چیز لکه خې کنه هغه لکه بیسټ راځي چې خوري من هغه کې لیس باندې هغه پر موږ چولې ها او دا ما تاسو خو دلته پنیر پکوړه پخړې وکنه دا اکثر د برګر والا سره سي پنیر وی کیوب دا ټرایانګل شیپ کې وی جی لکه د سموسه په شیپ کې هغه په دې دغه کې لکه مطلب یو خاص غونډه کې
څه دغه وي مساله ټایپ وي بټري دا بټري مېده جوړیږي ها ها هغه مېده او انډي او مالګاچی هغه خپل بیټر جوړیږي ها ها بس کله کانفلور واچي زګو چې موږ کرسپي خورو نبی کانفلور واچي نو کانفلور سره کرسپي راشي کرسپي سره صحیح ډېر ښه صحیح راشد صاحب سره تکلیف بیا راځو کنه نور خبره ته ونه تاسو کو چې کوم څه تورس دی وایته دی موضوع یو تورې شان د مې طرف ته د مې نه بعد برازو بیا په نور موضوعات هم خبرې اترې کوم موږ سره اوسه جی ویورز ویلکم بیک یو ځل بیا هر کله تاسو ته پروګرام کې امید دی چې پروګرام به انجوای کوئ تاسو او د روزې د برکت میاشت کنه با برکت میاشت د اخري اشره د دې افادیت هم تاسو خبرې د جهنم د اور د بچ کېدو نه چې کومه د ذریعہ ده ځان له جګړه دعاګانې کوي نو خاص کر زموږ ټیم هم په دعاګانو کې یاد ساتي ان شاء الله کې خیر تاسو په دعاګانو کې بچ کم دې مونږه لګ هم لګ نه خو په ګډه ځبا شامل شو سر زموږ ډېر خوږ مرګره دی جی مصطفی صاحب جی مصطفی شرپاو د مصطفی شرپاو انټي دا شي از اون وینټیلیټر او بلدار چې هغه ډېر زیات خفم او ډېر زیات ټینشن کې مو مصطفی سے پخپړ ډېر سنسټیو کس دی ټیک هغه ما ته سپیشلی ریکویسټ کړی تاسو کارنی په خپل پروګرام کې خپل پروګرام کې تاسو دعا وکړئ نو دا پروګرام ډېر خلک ګوري هغه هم دعا وکړي ورته هغه هم دعا وکړي نو الله دې صحت ورکړي خدای دې خپل لاړې دارو کی او خدای دې صحت ورکړي سوره چې مریضان دي بیماران دي دا پروګرام ګوري او کنه ګوري خو چې چېرته هم دي نو الله دې په سخت اساني کی تکلیفونه دې آسان کی او خدای پاک دې ټولو له صحت ورکړي الله ډېر لوی ذات ته ډېر لوی هغوی خزانې دي که د صحتونو دي که د مالونو دي که د دولتونو دي په هیڅ څیز نه کمیږي الله دې وکړي یا الله چې ټول خلکو له چېرته چې څومره بیماران دي نو یا الله بس صحت کامله او شفای عاجله ورکړي امين الله دې رحم وکړي الله دې صحت ورکړي ها مسکا وی هاف سم ریټ لیست بالکل مارکیټ ریټ ته تبزو د سبزیانو ریټ چې نن تاسو سره شریکو نن سپین آلو 1 کیلو چې دی 30 روپے دی سره آلو چې دی 1 کیلو په 50 روپے وچ پیاز هم په 50 روپے او ټماټر چې دی هغه 10 روپے همدا شان کچالو چې دی هغه 70 روپے او اروي چې دی هغه 210 روپے 1 کیلو مرچکې چې دی 70 روپے او لیمبو یو ځل بیا ګران 300 روپے 1 کیلو ګول باټینګر او کیرا چې دی دواړه په 60 روپے دی دینه علاوه ګوبي چې دی هغه 50 روپے کیلو دی او بند ګوبي چې دی هغه په 60 روپے دی دغه شان مټر چې دی 90 روپے دی بنډۍ چې دی ارزان شوی دی 70 روپے شوی دی او تورې چې دی هغه 10 روپے دی کدو ټنډې چې دی دواړه 60 روپے یو کیلو دی شلغم چې دی هغه 50 روپے 1 کیلو گازر چې دی هغه 50 روپے 1 کیلو او پالک یو ځل بیا یو دسته په 5 روپے فرش بین بینگن سرندی او کریلا درې وړه چې دی هغه 10 روپے د قیمتونه دی نو دا نرخ چې دی تاسو ته سکرین باندې ښکاري زموږ همدا هیله چې تاسو د خزان خبر کړئ او کله چې تاسو مارکیټ ته ځئ نو تاسو دکانداران ته ویلی شئ موږ ته دغه نرخونه پته دی نو تاسو پلیز موږ سره دوکه مه کوئ نه اوور ټو یو نن مې سر یو کس چې کوم د رنګ هاتو گرفتار ښه دکاندار ته مې روکاټ په سودی په 150 موږ ته نرخنامه راځي او 100 روپے دي مخامخ هغه ته نرخنامه لګیدل ایګم 100 روپے لیکلیو مې دا شو کړو بس جواب راکې وینا دا خو پیکټ کې بندي هغه کلاو چې کوم دیغه دغه ریټ دی بس ما قدر ټیک شمنه اوس ځان ته لارې ګورې کنه بیډلی ګیر شوی ډېر خو دا و چې ماته ویډیو جوړ کړ سر ما ځان ته کار وکړم کنه موبایل نه مات نه کی بهرحال ما سره کوم لیست دی مسکاده کې لنګړه عام چې کم دی کوم چې موږ په پښتو کې تمازور عام هغه په 15000 روپے دی دینا سنوري عام چې کم دی په 10000 روپے دی عام الماس چې کم دی 110 روپے دی چیرې چې کم ډبې سر پرونو 250 انا ور 250 نن چې کم 200 روپے دی دینا ستاسو چې کم دی 550 روپے او خربوزه چې کم دی 40 روپے کیلو دا لوکاټ چې کم دی 100 روپے دی او اندوانه چې کم دی 50 روپے دی دینا ګولډن سیپ په 90 سپین سیپ چې کم دی په 200 کاراکولو سیپ چې کم دی هغه 210 روپے دی او ګرما کوټه چې کم دی په 90 روپے دا کینو پنجابي نمبر 1 په 210 دی نمبر 2 چې کم دی په 100 روپے دی دینا کله نمبر 1 سره 150 روپے دا او کله نمبر 2 په 100 روپے سټرابری په 9 سل او د پنجاب امرود چې کوم دی هغه په 200 روپے باندې کیلو دی جی ها دا موږ سره د فروټ ریټ لیست امید دی چې تاسو
ذهن نشین کړی وي خو بهرحال که ذهن نشین کې څه فایدې نشته ځکه چې مارکیټ کې په ماغه کېږي چې څه د هغې خوښوي بالکل او ګورنمنټ خو لا اینډ اورډر سچویشن خو داسې دی چې دا وګینه یا غستغه خبره کوي مخکې لاړ شه نه خرصوم او نه خرصوم وګرځي یو مارکیټ کې وګرځي قیمت چې هغه ما شریک کو کتونکو سره چک نن هم چې د پرون پشان ریټ چې دی هغه شان دی 1.1 دی خالي چې برقرار دي نه زیات ونشي ها 1.1 روپے باندې برقرار نن هم د ما ریټ دی او 90 روپیز چرته 90 دا اوس هم 50 روپے ګران چلی ګران شوی دی بالکل خدا غټه رمضان نه مخکې چې و ما ته خپل یادول چې ما هر ورځ شریکول نو 1.30 به 1.10 به 1.70 تر 1.40 خو 50 بالکل اوس چې د څنګه رمضان راغلی دا ګران شوی دی صحیح دا دی لاک ډاون روزه کې ځم په ډیر ځان شوی بیا چې کوم نه کنه ځکه خلکو یې ردی کې دي شي روزه ده کنه ګوره مونږ خو سوري ټو سه خو بس دې کې مونږ وایو چې راشه د ټول کال غټه پدې یو میاشت او خلکو له سټونه بس را ماتو بالکل ها مسکا دغه ما سره د غټه خوخه خبره کوله کنه سر دا غټه خوخه په کله کمیږي ټیک لکه 450 روپیز ته کیلو رسیدلو نو د بس نه خبره بارګیږي نه ورسره بالکل او خا چې کوم سره وخت دغه ځما په خل 550 روپیز باندې 500 روپے باندې نو که اوس یو غریب سړی چې 200 روپے ماته خوخه راکړه دومره خوخه ولا ورکی دینه د غربت اشاره او د حکومت ناکامه علامات ښکاري دا ګوره کله چې د ریاست دا ذمہواری ده کنه چې دی بعد د خپل وګړي د مطلب چې بنیادی چې کوم حقوق دي دغه حفاظت کینو په هغه کې आवाज ده نه چې ګینه د تعلیم ورکی د لبوبو ورکی د خوراک چې ګوره د یو عام سړیم دا خواهش ته او دا حق هم دی چې دی به خامخا غوښه به خوري سلګه ډیره کله کله ستاسو خبره چې په 450 روپۍ غټه غوښه مینو به څوک په والیا 450 روپۍ خو دیاړي ده او چې به غوښه راړي نو لکه بیا به نور څه وړي صحیح ده دغه شانتي د غوښې خپل قیمت 300 او یا د 70 روپۍ دی کیلو که 3.5 دی او طالب درکې په 400 په 4 بس د هر چا خپله خوښه ده د هر چا خپله خوښه ده چې ورته ودرې دی ورته وکتل چې موډې څنګه ودرته په دې کیلو ده بالکل بس اخلي بیا سړی ګرځېدی هم نشي او یا بس وي بس نه وړم بیا ما قصه راځي هغه یو څو ورځې مخکې چې ډېر یو ښکلی شان رایټر چې دی د یو پوره سیناریو چې دی هغه په خپل رایټینګ کې ویلی و چې داسې ماشوم او هغې ته کباب بوی راغلی و چې د همسایه طرف نه نو چې کله داسې یو غوښه یا چرګ چې دی هغه داسې ګران وي نو دا د غریب ماشومان د هغې ټیسټ هم د هغې بوی صرف هغه احساس کولی شي ټیسټ خو کله هم احساس کولی نه شي صحیح خبره ما سره د کرونا اپډیټ دی هغه کتونکو سره شریک کو نن چې دی بیا د متاثر کسانو شمیر چې دی ډېر افسوس خبر دی هغه زیات شوی دی 15,900 سیوا شوی دی او د مړو شمیر کسان چې دی هغه 200 ته رسېدل دی همدغه شان د ریکور یا صحتیاب کسانو شمیر چې دی هغه 9,600 سیوا شوی دی او که بیا مونږ د خیبر پښتونخوا خبرو کو نو خیبر پښتونخوا کې د متاثر کسانو شمیر چې دی هغه 15,250 ته رسېدلی دی همدغه شان د مړو شمیر چې دی یو ځل بیا خیبر پښتونخوا کې ټولو نه زیات 215 ته رسېدلی دی او د صحتیاب کسانو شمیر چې دی هغه 1,292 ته رسېدلی دی پنجاب او سند چې دی ټول نه زیات متاثر دی 11,000 نه سیوا د مړو شوو کسانو شمیر چې دی په دې دواړه صوبونو کې زیات دی نو زموږ همدا هیله دی چې د ټول مریضان چې دی هغه ټول صحتیاب شي خو یو ځل بیا زه به دا ووایم چې دی کې د عوام د ولس ډېر غټ لوی کردار دی دا څومره چې موږ تاسو سره اپډیټ شیر کوو تاسو سره صورتحال شریکوو دا ټول ګپ نه دی مذاق نه دی دا بیماران شته دي موجود دي نن سهار چې دی زموږ ریپورټر موږ سره څومره هغه حقیقي او حقیقت خبرې موږ سره شریک کړل نو دې کې موږ مطلب د یاره ډېر زیات پکې څرګنده شوه چې مریضان پکې شته دی څومره ډېر شته دی او بیا د حکومت طرف نه چې دی دونه خاص خیال هم ورته نه کیږي او هغې سره چې دی د هسپتالونو حالت هم ډېر زیات خراب دی دا خو لا مطلب چې ټیسټونه چې سوره شوي دي په هغې کې دومره پته ولګېده چې کم نه دي شوي هایټ دی او زر ټیسټ معلوم کېدی هم نشي و 8 ورځې کېږي چې بیا ټیسټ په هغې کې راځي نو هغه 8 ورځو کې هغه بس څومره کسان چې دی متاثر کوي دا څونه د سوچ او اندېښنه خبر دی مونږ خو هر څه د الله پر رحم و کرم پرېږدو که نه چې هر څه دي که مړه که سیلابونه ولې نه وي مړه کېږي به ته تاسو وګورئ که نه ټرانسپورټران د خپلې خوښې کرایانې سیوا کوي ښکته کوي بره کوي ګیسونو والا خپل قیمت د هر چا خپله خوښه د هر چا
دا هر چا خپل یو حکومت دی بس د ټرانسپورټرانو خپل لګیس والا خپل تیل والا خپل کله چې احتجاج ته زړه کې وي احتجاج وکړي حکومت پکې چاره وسته دی بالکل صحیح که څه اوس پرایویټ سکولونو والدي مطلب چې د چا پلار خو د په هغوی باندې فیسونه کم کړي وي نه کم دا څه کوئ په عدالت کې کیسونه هم روان دي که نه لکه دا بهر شي خپله خوښه ده خطر اوس دا ده چې سکولونه بند دي آنلاین کلاسز دي بیا هم سکول والا فون کې وایي ستاسو فیس پاتې دی دا اوس څه شی شو ښه زه دا اوس فار ایگزامپل که فیس درکوم نو ته فل فیس درکوم که هاف فیس درکوم ځکه ستا انفراسټرکچر خو نه استعمالیږي ستا بجلی بل نه استعمالیږي ټیک اوس که هغه بیچاره رنټ دی دا از ناٹ مای هیډیک مګر ته خپل ځان د ځمکه والي که نه چې ته ماته رنټ کړي یاره زما رنټ دی نو دا اوس رنټ لپاره تا دا بزنس کولاو کړی دی چې خپل کور رنټ هم بې وباسي او دا هم بې وباسي سټوډنټ ګوره ستاسو ټیچر چې کوم دي آنلاین کورس دی یقین وکړئ سر زموږ ماشومان چې کوم دي که نه کور کې هغې ته چې کله دا سبق مطلب آنلاین ورته راځي که نه ایټ ټایم باندې شپږ اووه سبجیکټ درز اپلوډ شي ډو اټ ټوډے اب اپلوډ کې بیا او وکړي بیا په پیچه تخر بیا اپلوډ کې صحیح ده لکه مطلب هغه دومره غیر ذمہداري ښکاري پکې چې یو ټیچر دا میډم ده هغه که فار ایگزامپل کار ورکوي نو یار ماشومان دي ته په هغه باندې دومره لوډ څنګه اچوي په یوه ورځ دپاره په نارمل ډیز کې انسان دی بالکل خو بهرحال موږ سره زموږ یو نوی ناطقان صاحب چې کوم دی هغه هم موجود دی پروګرام کې شرکت فرمایلی دی مفتی کاشف رضا هرکلی وایو تاسو ته پروګرام کې تاسو نه به مونږ نعت اورو خو دې نه مخکې چې دی لاړ شو راشد صاحب طرف ته چې کوم ځای ته ورسېدو جی راشد صاحب دا جی هغه لوګانو ما بوایل ها او سور مرچ کې دنیا دړه مرچ کې مالګه هم واچوله دغه بس مونږ چیز اډ کوو ښه چیز لا اډ شوی نه دی چیز پکې اډ شوی نه چیز مونږ دغه اډ کوو او د دې چې کوم روټۍ ده هغه مونږ تیارو ورته ها د یو لیر ته مونږ تیار کوو چې یو لیر تیار کړو دغه مونږ بیا دا سټفینګ وکړو چیز دا سټفینګ وکړو بیا پاسه بل لیر به جوړه په پاسه کېږي بیا هغه بس مونږ تاو باندې دا پخو صحیح دا چې کله روټۍ مونږه بالکل هغه ګول جوړو دې په اړه تاسو نه تپوس کوم چې لکه اکثرا مونږ چې دا جوړو یو خود یا به د کې چپچپاهټ وي یا به دا بیلنس سره نښتي وي نو دې لپاره چې دی نو ویل کېږي چې اوړه بیا پکې واچوي او چې دا میده ورته ډنډ اچولي میده چې میده واچوي دا پیدا کېږي بیا دې باندې صحیح نه دغه کېږي نه دغه اوړه به چې کله ماغېږي سخت پاغېږي او دې اوړه به سخت هغېږي چې دا نرم وړي که نه بیا ټول بیلن پورې نښلي بیا د هغې نه روټۍ نه جوړېږي نو دا خو صحیح دی چې لکه اوړه واچوي نو بیا پکې نه نښلي خو یو ځل ما داسې جوړ کړی یا ما ته نه راځلی پوی هغه داسې کلک پاتې شو بس نه خوځېدو ډېر زیات مې پکې اچولی وایه که دا څه کول پکار دی پکې دغه چې کوم هغه مکن مونږ واچول او دغه ما چې دا مونږ 15 منټ 10 منټ مونږ کېښوده که نه دا چې 10-15 منټ کې دا دغه شي چې ته واغېږي بیا فورن جوړې آن د سپاټ بیا صحیح نه کېږي هغه بیا نه جوړېږي هغه سخت راځي هغه چې ته کولاو واپس بیا راغون شي داسې د اکثرا شیف کسان ته زه ګورم څه کوي داسې چې داسې لاسونه کې کوي هغه دومره وي بیا بالکل لاس سر نه نښلي سلیخ پکې ډېر نه سلیخ دوی دا خبره کوي چې کوم دی نو روټۍ کېدي که نه چې اوړه څومره کېدي عمره هغه خپل ځان برابري نیسي خمبیره کېږي نه د خمبیره پکې نه اچېږي که نه پتیرې جوړې که نه پتیرې خو دا بیا کولاویږي څومره دې باندې ټایم تېرېږي هغه باندې دا لاس پورې نه نښلي دا کولاوي څومره کولاوي یا کولاویږي هغه کولاوېدل دې سره کېږي چې بس ټایم به زیات ورکړي هغې ټایم به زیات لنده کپړه په پاسه اچوي که نه هغې له ټایم زیات ورکړي اوړه به سخت هغېږي د هغې مطلب دغه انګریډینټ باندې خو ډیپینډ نه کوي چې پکې بټر پکار دی لازمي وي یا پکې ګي وغیره پکې وي هغې سره نه دی چې ښه صحیح ټایم ورته ورکړل شي نو بیا پکې صحیح کېږي بعض داسې ډشز وي هغې دپاره چې دی ډېر زیات نرم آټه جوړوي نو هغه چې هغې کې لازمي ده چپچپاهټ چې دی هغه وي یا هغه اکثرا داسې کېږي چې کله موږ بیلن کې هغې کې سورېګانې پکې پیدا کېږي نو هغه څه ریزن وي بیا هغې دا ریزن دی چې د هغه لکه زیات نرم کوم وړي که نه هغې باندې آیل به لګوئ آیل به لګوئ لکه تاسو بیلن باندې آیل باندې لږ ګنده کوي ځای به چې کوم دی کوم ځای باندې تاسو دا کوئ هغه ځای به آیل به ټول دغه کوي بیا په پیړه کې کېدی چې پیړه پې کېدی بیا آیل سره هغه نښلي نه صحیح دا خو ډېر ښه ټپس چې دی تاسو موږ ته د اوړو جوړولو په اړه ورکړل ښه نو دې نه بعد چې دی بیا دې کې به تاسو پنیر یا چیز چې دی هغه اډ کوئ مسکو کې به دې کې مستفیق مو داږي بیا بل لهر چې پاس جوړه به بندو سیټونه ولا کلک بندو بیا به ونوزي صحیح دا به ډیپ فراین کوي یا نه نه چې دا به دې تبا کې واچو لږ غونډه آیل واچو لږ آیل چې بیا دوباره چې الټه شي بیا به آیل اچو آیل چې خپل حساب سره څوک بډر چې څوک آیل اچي هر چا خپل دغه دي
صحیح 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 ده. نو راشد صاحب نن به خیر مونږه دا چیز پراټې بخورو او به خیر انجوای کوو. ګولا کباب هم چې فرای ګولا کباب هغه هم تیار شي ورسره. ها بهرحال دا په دې پښمنۍ کې هم ډېره مزه کوي. او پراټه دی کوم چې مرچکې پکې نه وي. نه بالکل صحیح ده. مرچکې په بیا کې لږ کم ساتي که نه او ځکه بیا اکثره معده سوځي او معده سوځي د موږ دغه. خو چې تاسو ورسره د دې چې کوم چټني جوړیږي چټني هغه جوړه کې من چټني چې کوم جوړیږي ماستو والا هغه سره خو نو بهترین دا به تاسو جوړئ سوس ښه ښه نو هغه پاتې دی لا جامه چپا دی هغه کې بس څه سيزونه تاسو استعمالوي کې موږ دنیا پودینه شي مرچکې لسن دا almost رایتا په شان برازي رایتا په شان بالکل برازي خو لږ دا به دغه منټ سوس په منټ چټني هم منټ سوس پکې غاس ټیسټ پکې لږ شان بیل برازي. صحیح صحیح. ټیک راشد صاحب بیا به خیری مونږ تاسو سره په بل سیګمنټ کې ملاقات کوو. که خیری هغه ټایم پورې به د هر څه تیار شوي وي که نه بیا به که کوم زموږ کتونکو نه دغه پاتې وي انګریډینټس وغیره پاتې وي طریقه پاتې وي نو بیا په رسیپي کارډ ګوري ټایم شوی زما په خیال یو بریک بالکل نو بریک طرف ته بزو ان شاء الله کې خیر ویورز بریک نه پس راشو بیا به موږ یو خپل غونډه کې نه تمورو سره ټکر سره به موږ خیر خبرې ترې کوو مسکا مې بي نن څه انفارمیشن وروړي ښه نه دی وروړي یا انسان د خامخا مصرفیات کله کله نو سبب کې خیری بیا کیږي نه خو ټایم شي ورکوټ غونډه کې بریک اوس کا بریک طرف ته زو بریک نه پچ کړه راشو بیا به خیری خبرې ترې کوو تر هغه ته پوری مون سره اوسه. خبرونه ته ځل بیا خراغلی کتونکو د خبرونه روان دي خو موږ سره وخت دا کم دی اوس چې دی موږ د روح تسکین دپاره یو خپل شانات چې دی هغه د مفتی کاشف رضا نه به اورو. جی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے جناب سیدہ کونین کے وسیلے سے جناب سیدہ کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ بھی آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ بھی آقا تیرا ہی نام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے کہ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ خود کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ خود کہیں
कह के वापस मेरा गुलाम आए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कोई आवाज़ कोई ना तो چې کوم دی هغه مو واردلو بهرحال اوس کا خو اپډیټس وغیرہ وکړو هغه تاسو نه اپډیټس وغیرہ نه خو یو اهم موضوع دی کوم چې مونږه مطلب اکثرا انسان ته پکار دی په دې ورځو کې نه بلکې هر همیشه هغه کې یو جذبه وي او هغه جذبه چې دی هغه جذبه خدمت وي چې یو بل انسان د پاره هغه خدمت وکي بغیر د څه مطلب نه مطلب انکنډیشنلی کوم انسان چې مرسته کوي نو هغه د خدای پاک ته ډیر زیات نږدې وي که په دې لکشن خبرې وکړو او جذبه خو بیا په دې ګوره د وختي مونږ خبرو کې چې بعضې موقع وي اپورچونټیز وي د روژې دا میاشت د جذبو میاشت هم ده دا د ولولو میاشت ده سړی پکې هیرسناک شي که نه لکه چې خمرغه عبادتونه او لکه مطلب خبرې اوري چې یاره مطلب داسې حدیث مبارکه دی قرآن کې دوره فضیلت دی د دې عبادت دی نو سړي کې هغه حرس او لالچ راځي دغه شانتې جذبه د سیوا کیږي بیا یو خو حقوق الله دی د انسان د ځان دپاره لګیایي چې مطلب دا دی الله جنت راکړي بیا د درجات بلندېدو دپاره د خدای نزدېکت حاصلولو دپاره د خدمت ډیره لویه جذبه ده په عبادتونو بار بار موږ دا خبره کوو چې جنت سړي ته میلاویږي که نه څومره عبادت کې خو په خدمت باندې نیغ په نیغه سړي ته الله میلاویږي صحیح ده او جی بیا د خدمت دا جذبه خدای پاک ځکه په انسان کې اچولې ده چې خدای پاک انسان د امتحان اخلي په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې په مختلف درجاتو کې لکه تاسو ګوره خدای پاک کولی شو او هغه دا قدرت لري چې هغه ټول انسانان بیلینیر دی دنیا ته رالیږلي وو چې هر چاله ارب ډالر ورکړی وي او رالیږلي وو صحیح ده بالکل یې ټول یو شانتې کنګال رالیږلي وو څوک په دغه نه تپوس وکړي صحیح ده خو دا اونچ نیچ هغې ځکه ساتلی ده خدای پاک چې مطلب دا د امتحان واخلي چې څوک احساس لري او څوک نه لري په چا کې د خدمت جذبه شته او په چا کې نشته نو په دې روژه کې په مونږ کې بیا د دې خدمت دا جذبه دا لږه سیوا شي او دې ضرورت هم سیوي تاسو وګورئ اکثر داسې تصویران راشي یو ماشوم یا په ډیران کې ناستي یا ماشومانی د ګل په شان هغوی چا نه پاتې شونې ریجې هغه د ودونو چا بار غورځول یا خوري که نه یا په ډیرانونو کې لګیا یي ځان له مطلب میوې راټولوي چې چا غورځولي دغې وخت کې د سړی ولړزېږي چې دا څه دي زموږ په دې چم ګاونډ کې زموږ په دې چاپیریال کې په دې ماحول کې لکه دا څه دي دغلته د سړي هغه خدمت جذبې راولړزېږي چېرې زه د خپل غریب ولس دپاره څه کولی شم صحیح ده او په کار ډېر زیاتي دا جذبه په ځان کې بالکل مړول نه دي په کار ګوره او دا صرف دا نه چې ګینې ته ووینې په هسپتال کې یو نرس ټیک شو هغه چې وګوري چې یاره د کلي بانډو نه یو سړی راغلی دی مشر دی هغه سره څوک نشته پیږي نه بوډۍ ده زنانه ده مشره ده دا اوس نه پیږي چې زه کم واټ ته لاړ شم مطلب چې دا ټسټ چېرته کیدی شي پیسې رانه څوک ډېرې وانخلي دغلته هم یو سړی خدمت کولی شي ډېر لوی خدمت کولی شي د دې په لړ یو کیسه به تاسو ته وکړم دا ریسنټلی چې افغانستان کې ډېر افسوسناک واقع شوی دی کوم چې په هاسپټل کې د ماشومانو په هاسپټل کې حمله شوې دی هلته هم دغه شان یو نرس مریم په نوم چې ولاړو مطلب د پیشنټ خدمت کول او هغه ټایم چې ورته آواز کړی مو دغه کولیګس چې راشه خطره دی دهشتګرده نه شوي دي نو دوی ویلي چې نه زه خپل پیشنټ نه پرېږدم دغه ته وایي خدمت او دغه ته وایي جذبه خدمت او بیا هغې کې بلاست کې چې دی هغه سوځېدلی هم کې سر دې سټوري سره ډېر واقعي افسوسناکه واقع شوې وه یو بله ډاکټر وه فیمیل چې کله هغه دهشتګردو ته فایرینګ وایرینګ کړی نو هغه نیولی بورن بیبي و د هغې هغه مور چې کوم دی هغه په شهادت ورسوله بیا ډاکټر راغله هغې ته هغه برسټ فیډینګ چې کوم دی ماشوم ته وکړو بالکل هلته څومره ماشومان چې بالکل ټول ماشومان خو راغلی وه که نه دا اوس چې څومره ستاینه د دغې وشي دغه ډاکټرې چې د هغه بالکل هغه تصویر هغه خپله سیلف ایکسپلینیټري دی هغې کې د بلها عمرونو یو داستان پروت دی په دغه یو دوه تصویران ما وکتل په هغې کې خو هغې دپاره نه ټکي شته او نه جذبات د سړي ختم شي چې لکه یو بچی مور ته پروت دی مور یې مړه ده که نه لکه دا اوس لکه انبلیویبل یو سچویشن دی صحیح ده یو طرف ته دغه خلک دي دغه لاسونه راځي یو
د انسان نه یو ماشوم ایله ژوند راوړی دی، یو تا یې کړی د په هغه ایله بس د دې کائنات هغه دغه ولګېد بوی، یو سړی راځي د هغه نه د ژوند حق اخلي. یو پکې داسې شوې ده چې یو جینۍ د هغې 14 کاله پس بچی شوی او بس هغې پکې دواړه مور او زوی دواړه دغه دي. خو بیا بل طرف ته انساني کله هم ناامیده کېدل نه دي پکار، مایوسي ګناه ده. تاسو وویل چې دغه شانتیا ډاکټر راځي هغه خپل ژوند په خطر کې اچي، راځي هغه ماشوم هغه خپلې سینې ته راجوختوي. سر دته خبر ته لږه پاس کوو، دا کال الوډ ټایم نه ویټ کوي، بیا په دې باندې خبرې ترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر څوک د کوم دي نه؟ زه ادریس خبرې کوم جی د پېښور نه. ښه جي ادریس اجازه بھائی څنګه حالات دی؟ بالکل ټیک ټاک. تاسو ښه صحت مزاج ښه دی؟ اجازه بھائی تاسو خو ما نه پیژنئ، خو زه تاسو پیژنم. تاسو زما په خیال سټي یونیورسټۍ کې وایي موږ سره زموږ جونیئر وایي. ښه جي ښه. او زه تاسو دغه ټایم نه پیژنم. ښه جي. او نور خټک صاحب څنګه دی؟ څوک جي؟ خټک صاحب. ټکر صاحب دی جی. هلو جی ټکر صاحب موږ سره ناست دی. واو جی ټکر صاحب یادوم. ښه ما یې خټک صاحب یاد. ښه دی بالکل ټیک ټاک. ډېرې ښکلې خبرې کوي ټکر صاحب، ډېرې ښکلې خبرې کوي. مونږ نن سبا سم لاک ډاون دی کور کې ناستو، ټکر صاحب خبرې اورو، ډېرې ښکلې خوږې خبرې کوي. مهرباني د خټک صاحب زه ډېر غټ فین یم، د خبرې زما ډېرې خوښې دي. زه ناست یم د پروګرام ته د دې او تاسو پروګرام ماشاءالله ډېر ښه پروګرام دی. ډېره مننه او الله هم کامیاب ساتي جی. مهرباني. زه نه ادریس صاحب الله هم خوشاله او بار ساتي او جهان نه ډېر مهرباني. خسر خبر مو لکه زه شکر دی زه پښتون یم او لکه دې کې دانی خو بیا خدای په اسې قرآن کې وایي چې تاسو په قبیلو کې دغه کړی چې یو بل او کنه زه یو سبزی یم کنه. خو ما ته زیاتره خلک وایي خټک. دام ډېره لویه خبره خټک او یو سبزي او مومند او وزیر دا ټول لوی قبیلې دي او دا یو ګلدسته ده. ټولې قبیلې زما لپاره انتهایی ده احترام وړ دي. خو بهرحال زه زیات ځکه خوشحاله یم چې زه یوسفزی او زیاتره خلک ما ته خټک وایي، لکه دا پکې راته یو بل اډوانټیج ولګي. دا چې خو چې سر که تاسو په دې خټک باندې اډوانټیج ولګي نو موږ د خلک کله څوک وایي دا بنوسې دی، کله وزیر دی، کله پېښوري. بالکل موږ خو ټول هغه څیزونه راټول کړل. خو خیر څنګه چې ټکر صاحب پراټکول پکار دی نه سره تړلې بل شي هم کما کې ګوره که زما په ذات کې یا زما په قام کې یا زما په قبیله کې کمی شته نو هم زه اون کوم، هم زما دی. او که څه ما یې تاریخ لوستی دی د خپلو پښتنو نو د قبیلو د هر څه نو که څه داسې حکمت پکې شته دی نو هغه هم زما دپاره د ویاړ خبره ده او باید هغه د خپلو بچو ته ورسوم. کمی هم او مطلب چې که د ویاړ څه څیز وي او ښه خبر وي چې هغه م ورسوم. بهرحال موږ خبره کوله چې مطلب دا د انسانیت نه دی ختم. صحیح ده. بعضې داسې بدرنګي وي سړی ډېر خفه کي، داسې مطلب چې بېرحمه خلک وي چې هغوی ژوند ختمول غواړي. خو که دا د انسانانو په وس کې و نو نن به ډېر خلک د ولږې مړه. صحیح ده. ډېرو خلکو به ژوند نه کوه به د خاورو لاندې خو دا ښه ده چې هر څه د الله په لاس کې دي. وایي د وژونکي نه د بچ کوونکي ذات لوی دی که نه، نو دا د الله په لاس کې. نو بیا ښه خلک تاسو دغه خبره کوله هغه ډاکټر راغله او هسپتال کې هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه سینې ته رانږدې کړ نو دا ځان له یو مثال دی. صحیح ده. دا ګوره ډېر لوی مثالونه دی نه عبرت اخیستل پکار دي. بهرحال دغه یو سپریټ ایشو ده. مونږ خبره کوله چې داسې حالاتو کې خدمت چې کوم دی مونږ یوازې دا نه کوو چې مونږ یو غریب سړی به وینو یو ماشوم ناست دی یو ځای کې په ډیران خوراک کوي نو دا خو ډېر یو عجیبه مثال شو لړزونکی. خو مونږ به خپله د خدمت جذبه دوره سختونه چې به مونږ یو حالت راځي نو هغه به مونږ کې را لړزیږي. دا به 24 غنټې مونږ له ژوندی ساتلی. مونږ له به د خپل جذبت د خدمت جذبه دا به ډېره سختول نه وي چې ګینې ما زه به یو سړی وینم چې هغه به ډېر سخت وي نو زه به هلې خدمت کوم. دا 24 غنټې په کار وي په هسپتالونو کې، په سړکونو باندې، په مارکیټونو کې، په بسونو کې، هر ځای کې دا جذبه چې کوم دی نو ژوندی ساتل او په کار دي. صحیح ده سر. په دې باندې مزید خبرې کوو تفصیل سره خو وخت شو د ورکوټې غونډه کې بریک. بیا راځو بریک نه پس خبرې ترې کوو موږ سره اوسئ.
ځل بیا هر کله کتونکو وخت موږ سره بالکل کم پاتې دی او بریک نه مخکې چې دی موږ په ډېر اهم موضوع جذبه خدمت په اړه چې دی هغې په اړه خبرې اترې کول دا یو شان ښکلی شان ویډیو هم موږ سره دی اوس نه پوهېږم هغه ریډي دی که ریډیو هغه به وګورو که نه اکثرا داسې کېږي چې ریډي دی دا ویډیو به وګورو هغې نه بعد چې دی لږ شان به خبرې وکړو. ټول شیزونه غورځېږي د فروټ دی څه نه څه شته لکه یو کس پکې راشي او دا چې دی دا واخلي او راټول کړي بیا داسې یو شان چې کم دی که نه ګورئ لکه دې نه ښکاره کېږي چې جذبې خدمت چې دی هغه موجود دی خلکو کې. دا سټارټ ګورئ یو کس واغستلو که نه چې کله یو کس سټارټ واغستو نو اټومیټیکلی نو کسان هغه دغه وګوري نو هغې کې جذبه راوچتېږي بالکل نو دې نه دا مطلب هم ظاهرېږي او دا لکه د بهر ویډیو دی خو د دې دا مطلب نه چې پاکستان کې نشته پاکستان کې هم دغه شان هر ملک شته سپیشلی پښتانه چې دی هغې په دې کې ډېر زیات احساس لري اکثرا داسې غورځېږي نو یو کس دوه کس ایون جینکۍ چې دی هغه هم نږدې کېږي دا شیزونه راټولوي نو دې نه ښکاره کېږي چې جذبې خلک او خدمت چې دی څومره خلک کې شته او موجود دی او همدې نه پته لګي د نړۍ چې دی روان دی نو د همدې نه پته لګي چې ښه انسانان دي نو ځکه دا نړۍ دغه شان روان دی که دا کسان ختم شي نو بیا بس سټارټ اخیستل پکار دي مونږ اکثر د تردد ښکار شو چې وکم ونکم که نه ورشم ورنشم ورتګ پکار دی خلک ورپسې بیا یو قدم اخله درپسې به لاندې شاته لاین لګي خو مونږ هغه قدم لومبی نه اخلو صحیح ده لکه مطلب چې یو غلط کار روان دی نو مونږ زم ته بس یم یاره زه ځم کور ته ځان رسوم سړی پرېږدی سړی خبره خو وکړه که نه تا سره به خلک ودرېږي صحیح ده څوک په مشکل کې دی نو مطلب چې لاس خو ورکړه که نه ته بلا خلک به تا راونیسي صحیح ده دغه دلته تاسو یو خطرناکه خبره وکړم دا په هر ځای کې یو خو دلته بدی شو دا وي که چېرته فور ایگزامپل اکسیډنټ وشي خو دې نه خواسته او کس چا روشت کړو هاسپټل ته یوړو نو سر تاسو میک اټ شور چې لکه تاسو مطلب پر اطمینان اوسئ چې تاسو په دې کیس کې انوالو شئ نو به دا خو یې که نه پولیس به تاسو تنګوي ټیک شو دا کس کور والا چې راشي او په تا باندې شک کوي چېرې دا همدغه چېرته کړی دی که نه ځکه یې راوستلی دی صحیح نو لکه انسانیت خو بیا موږ نه بعض ټایم کې سر دغه چل دی که نه یاره دا دومره عجیبه خبره تاسو وکړه چې مطلب په دې کې بیا موږ لږ خواست کوو چې د پولیسو بلها تجربه وي دوی چې سړي ته وګوري نو ورته پته ولګي چې یاره دا سړی ککړ دی او که نه دی نو دوی له بیا سې تنګول نه پکار کنه لکه هغه د لږو پیسو دپاره بیا چې دومره تنګول او شریف سړی تنګول نو به دوی ته موږ دا ریکوست کوو چې دا مه کوئ چې د خلکو دا جذبې توان دې وي دغه نه دي مخ په وړاندې دي روانې او دې سره چې د راشد صاحب طرف ته به زه یو وړه شم خبر دی هغه به شریک کوم صرف دا نه دی اکثرا لارو کوڅو کې چې کوم عمر رسیده کسان وي هغه د کور سودا وغیره راوړي نو پکار دی چې ځوانان ته پکار دی هغې نه ونیسي او کوره پورې ویسي نو دې کې به څومره هغه کس دعا تاسو واخلي هغه څومره خوشحال شي او هغې خوشحالي کې چې کوم سکون انسان ته میلاویږي هغه سکون نه زیات هیڅ سکون نشته دی دا دومره مهمه خبره حقیقت دا دی ګوره زموږ د ټولنې دا ښکلا ولې ده په دې کې مشر کشر دی تمیز دی پکې وروستو مخکې پکې دا دې ته لرې که بې مهاره غوندې ژوند دا ګوره بالکل خوند نه کوي نه په هغې کې بیا سکون هېڅ هم نه ته د انسان نه عقیده واله د عقیده څه دی دا خو یو چارټر دی که نه یو ټایم ټیبل دی ستا د ژوند که نه لکه ډېر ښکلې طریقې سره په هغې باندې ستا ته د عقیده لرې که مکمل بې سکوني ده نه وروستو نه مخکې هېڅ هم نشته بیا دغه شانتې دا تمیز دا امتیاز دا عزت کول دا ډېر لوی شی دی که دا زموږ نه لاړل لکه او دا شی روان دی دا لکه مونږ تربیت نه کوو بچي ته وایو نه که چا سم وکړل نو ورته څه په مونږ باندې بد نه زموږ تمیز به ختم شو که نه سر بالکل ختمیږي موږ سره وخت چې دی هغه ډېر کم دی په دې به یو ورځ چې دی لازمي او ډیټیل کې چې دی خبرې اترې کوو راشد صاحب طرف ته وځو جی راشد صاحب کوم ځای ته ورسېدو ختم شو کمل شو منټ سوز هم تیار شو زموږ زبردست امین ساس هم تیار شو او پراټه چې دی هغه څونه ښکلی شان جوړ شوی دی منځ د تاسو کټینګ هم پکې کړی چې هغه دننه انګریډینټ چې دی هغه ښکاره شي صحیح نو داسې کار موږ ریسیپي کارت طرف ته ولاړ شو که چا نه سمیز شوي ویورز انګریډینټس هغه تاسو اوس نوٹ کړئ په ریسیپي کارت کې اجزا बीफ कीमा नमक ज़ीरा सूखा धनिया दलड़ा मिर्च प्याज धनिया हरी मिर्च लहसुन अदरक अंडे तरकीब बीफ कीमे में तमाम मसाला जात अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दें फिर इसके छोटे छोटे गोले बनाकर फ्राई करें गोला कबाब तैयार हैं आलू और चीज़ के पराठे अज्जा आलू चीज़ धनिया मैदा नमक मक्खन तरकीब
सबसे पहले मैदे में नमक और मक्खन डालकर अच्छी तरह गूंद लें। आलू को उबाल लें और फिर मैश कर लें। मैदे की टिक्कियां बनाकर आलू, चीज़ और धनिया डालकर इसी तरह मैदे की एक और टिक्की इसके ऊपर रखकर बंद कर लें और बेलन से बेल लें। फिर फ्राई पैन में फ्राई करें। मज़ेदार आलू पराठे तैयार हैं। मिंट रायता के साथ पेश करें। जेवर दा रेसिपी कार्ड तासु وکتلو او څه انګریډینټ تاسو نه مشوي وي نو هغه تاسو نوٹ کړی وي بهر دا چې کوم نوي شیزونه تاسو ته راشد صاحب تیاری دا ټرای کوي کور کې او یو خدا وی چې یو تاسو یو نوي شیز کور کې ټرای کوي نو یو چې کوم هغه تاسو مونوټون کې یو سیم روټین کې هغه یو ټیسټ رواني دا غي چینج کیدو چې کوم دی فائدې وي بل خبر دا چې کله سړی راشي کور ته او بیا هغه سره ډیفرنٹ ټیسټ والے یو شیز تاسو پیش کړئ نو دا هغې په زړه کې تاسو لپاره مینه محبت نورم زیات شي زما مطلب باندې به چې کوم دی که نه بالکل بالکل پوه شوي که نه چې زه څه ویل غواړم جي ښه راشد صاحب ټپ راشد صاحب چې دی که موږ سره شریک کړي ها بالکل جی دا ماسته چې کوم دی که نه ماسته دا منټ سوس موږ جوړو دا لږ نری جوړېږي که نه بس خلکو دپاره زه یم چې لکه ماسته په مرمل کپړه کې واچوئ او ځوړند یې کوئ چې کله ځوړند کړئ د هغې نه هغه ټول اوبه وځي که نه اوبه وځي صرف هغه ماسته پاتې شي په هغې کې بیا چاپ دا بادرنګ چې کوم چاپ کې پکې واچوي یا چنا او یا شیا پکې واچوي یا پکې گاجر مکس کې واچوي هغه کې مالګه ټیسټ ورکړي د مالګي د تور مرچ کې بیا د هغه خوند وګورئ هغه خوند ډیر سبل لګي ته کزه مکن خورم دا خو ډیر بالکل هغه بشن ټیسټ دا غیر هغه ټیسټ داسې شان راځي دا دی اکثرا د منتو چې دی موږ اکثرا تیارو نو منتو د پاره هم موږ دغه شان کوو دا یو ململ کپړه کې مستا اچو هغه بیا ځوړندو یو 2 غنټه 3 غنټه د پاره او بچ فل لاړ شي ته بیا هغه کې چپاتی کیږي هغه موږ یوز کوو او دا د واقعا هغه کې ډیر زیات ټیسټ وي زبردست بالکل صحیح خبره او راشد صاحب دا کباب په شان خون کی دا فرایډ ګوله کباب بالکل هغه بشن نو بیا چپلو کې څه چلو چې تاسو لکه دوره خواري کول او ګولام جوړول لکه ولې جسټیفای کې چپلی کباب چې کوم دی چپلی کباب کې لکه پیاز د کی ډیر زیات هغه پیاز پخې هغه بیا لکه چاپ کې هغه وبو بس ښه او دې کې چې کوم دی موږ مکس واچو ښه دې کې موږ مکس هغه به پیاز وبو بس بیا چې کوم دی جوار وړا هغه مکس کې کافی ټایم لګي او دا چې کله تاسو ایجاد کوو دا فرایډ ګوله کباب نو تاسو پریس کانفرنس سه اجلاس مجلاس کړو دا څه کنه چې دا او 100 کسانو د مخالفت کړو څومره وی چې نه بس ټیک ته ها چې دا ریسیپی د شیفان خپل یو ریسیپی کوم کباب شو فرایډ کباب شو چیز کباب شو صحیح دا مختلف ډیشونو کباب دي جی ښه هر یو ټیسټ ډیفرنٹ دی ښه او ځکه تاسو بیا په سی وی کې هم راځي کنه چې آی کین فرایډ ګوله کباب تاسو سی خو هم رښتیا ډیره غټي راشد سره دی په سی وی کې سره دومره ایم شیف با دا ډیره غټه سی وی ده سر دا له ایم شیف کو سمندر چې کوم دی کنه په کوزي کې راوند شیف وي د خلکو زړونه ډیر په اسانه ګټي بالکل کنه سر کوک لیول 1 هیلپری کوک لیول بیا 2 بیا 3 دې مت خپل لغي لکه یو کال تیر شي 2 کال تیر شي به سټپ بای سټپ خپل لغه سی وی هغه جوړي صحیح راشد صاحب ډیره مهرباني موږ سره وخت چې کوم دی کنه اخري 15 منټه تاسو څنګه کې تیر شول کنه ډیره مهرباني ان شاء الله خیر سبا نه وی ریسیپي سره تاسو سره بیا ملایويګو Thank you so much مسکا Thank you Ejaz thank you so much مفتی صاحب تاسو ډیره مهرباني الله خوشاله ساته راشد صاحب ټکر صاحب خوب ټکر صاحب thank you so much ډیره مهرباني love you welcome الله خوشاله باسه مسکا once again thank you so much same to you Ejaz قدرمنو کتونکو دا پروګرام په دوران کې داسې نیمه غلطي موږ شوې دا غیر پرتاسو نه غوړو بخنه هر چرته چې خوشاله بارو ساتي بادو سای او دا خاص کر چې کوم جماعت کې دعا کوي چې اخري شره ده د جهنم د اور د بچ کېدو نه چې کوم دی کنه دا میاش زموږ لپاره یو ذریعہ ده نو موږ هم په دعاګانو کې ساتي او ځان لپاره خړې دعاګانې وکړي ان شاء الله کې خري ژوند وفا وکړه صحت وفا وکړه او بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو تر هغه ته پورې موږ سره اوسئ